أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين آمنوا يقيناً كسانو چیمان رولده والذين هادوا او آکسان چی یهودیان دی والنصارى او نصارى دی والصابئین او بیدین خلق دی من آمنا چاچی ایمان روڑو باللہ فاللہ تعالی واليوم الآخر او پروزی رستنی باندی وعمل صالحا او عملیو کو نیک فلهم اجرهم پس ددیل پارا اجر ددیدے عند ربهم پنیز درب ددی ولا خوف علیہم او نبی سیرا پدی باندی ولا هم يحزنون او نبدی غمجن کیگی. پدی مخی آیتونو کی دا بنی اسرائیلو او خاص طور دا یهودو دائی دا ناشکرو او دائی دا بیادبو بیانو او دا اللہ تعالی دا عظیم و احسانات و نعمتونو بیانو. دا دی آیتنا بعد بم پا بنی اسرائیلو بانی دا اللہ تعالی دا احسانات و دا نعماتو بیانی او دائی دا بیادبو او دائی دا ناشکرو بیان بکیگی. منس کے بک ہدایت مبارکہ روڑی او مقصود دادیں کہ بے شک یہود بے ادبیم کری دی ناشکریم کری دی گستاخیم کری دی دسخی بندگیم کری دا ناجائز مطالباتیم کری دی انبیاء کرام علیہ السلام یم قتل کری دی دا اللہ پا کتابوں کی تحریفیم کر دیں خود دی باوجود دا توبے دروازہ لوسم کولو دا چکم انسان لا مرگ ندر اغلی آغا دا مرگ مخی توبہ و باسلام او د زړه ایمان روړو او خپل عمل یې سم کو او هغه وخت کې چې کوم نبی موجود دی په باندې ایمان روړو او د قیامت منکر نو په قیامت ایمانو. مطلب د ایمان د پاره چې څومره خبرې پکار دي څومره شرایط یې پورا کړو نو اوسم د توبې دروازه کولورا د دې توبه الله تعالی قبول کړي او په دې باندې قیامت پر ورځ باندې هیڅ یرا او هیڅ غم به وسرني. خطری خبردار چې کوم انسان له مرګ د کفر په حالت کې راغی او توبه او نباسل او ایمان رونړو. آیت کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې صرف داخلي ایمان کافی نه دی. که انسان ځان ته ارسمر القابات لګي سو سړی ز مؤمن ما سو کې ز يهودي ما سو کې ز نصرانی ما سو کې ز پلانکی ما لیکن ایمان او عمل صالح پکې نشته صرف القاباتو پس روان نے یا په خپل حسب و نسب باندې فخر کی چې زر پلانکی اولاد کې ما زد نبی اولاد ما مونږ د پلانکی قبایل اولاد یو نو په دې خبر باندې نجات نشتا. نجات بکیږي په ایمان او په عمل صالح باندې. دا خوشفهمی او غلط فهمی اصل کې يهود او نصارا او توا د نبی اسلام د زمانی چې کوم نصارا او يهودو دیو مسلمانانو تم یو نبی رسول الله تبم چې مونږه په حق باندې یو او مونږه د موسی علیه السلام په شریعت باندې یو چا مونږه د عیسی علیه السلام په شریعت باندې یو او دا مونږ خپل پیغمبر ویلو چې تاسو ودا دین بالکل نه پریږئ او دیو مونږه د انبیاء کرام اولاد یو او مونږ د الله تعالی محبوب یو. نو قران کریم چې په دې خبرو په دې نسبتونو نشه خلاصې دي ایمان او عمل صالح به اختیار وینو علاوه نجات مومه. ان الذين امنوا بیشک ها کسان چې ایمان وروړي دي دا ان د پر تاکید او تحقیق ته یعنی کله چې په ذهن کې سخیالي ستوهمي او خیالي نقشې وي دا خیالي نقشې او دا توهم د ذهن نو باسي خبره د عمل دا چې چا کې عمل شته او چا کې نشته.
ان الذين آمنوا بیشک ها کسان چې ایمان وروړي دي. سفیان ثوری رحمه الله تعالی لوی محدث دی، د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم عصر دی، د 6 لاکھ احادیث امام دی، 166 هجری کې وفات شوی دی، لوی محدث دی. هغه وی ان الذين آمنوا مراد منافقان دي. ان الذين آمنوا باللسان کوم خلکو چې په ژبه باندې ایمان نه وړي او زړه کې ایمان نشته، لکه د منافقانو صرف په ژبه باندې ایمان او په زړه کې کفر. ځکه قرآن کریم په لومړني رکوع کې ورته ویلي وما هم بمؤمنین، دې روایت کړی چې موږ مؤمنان یو، لیکن وما هم بمؤمنین دا سره د مؤمنان دي نه. نو ان الذين آمنوا بیشک ها کسان چې هغوی ایمان راوړلی او دا ایمان یې صرف په ژبه باندې او زړه کې ایمان نشته، چونکې د ایمان تعلق زړه سره دی، ژبې سره نه دی. په ژبه چې کومې خبرې ښکاره کېږي او په بدن باندې ته اسلام ویل کېږي. ایمان او اسلام کې دا فرق دی چې د ایمان تعلق زړه سره دی، د زړه نه به تصدیق کې یو خبر به رښتیا ګڼي، دای ګواهي به ورکړي، او په ژبه به دغه اظهار کې ښکاره کوي. دا ژبه دا تعبیر کې د خپل ذهن او د زړه چې زما زړه او ذهن کې دا خبره ده، نو په ژبه باندې سړی دغه ښکاره والی او اظهار وکړي، تعبیر ورته وي. نو په ژبه باندې ایمان نه دی، خو اسلام دی او اصل نجات په ایمان باندې دی. نو کوم خلکو چې صرف په ژبه باندې ایمان نه وړي نو دا کافی نه ده، د زړه نه به ایمان وړل پکاري. والذین هادو او دویم قسم هغه خلک چې هغوی یهودیان دي. هادو هاد یهودو په معنا د رجوع کول او واپس کېدلو، هادا په معنی تابه توبه ایستلو. هادا هغه خلک دي چې هغوی توبه ایستې وه. دا د موسی علیه السلام قوم یادي چې کله دوی د سخي بندګي وکړه او بیا موسی علیه السلام ته تنبیه وکړه او دوی توبه وباسله ټولو، نو دوی ته یهودیان ویلی شو، ځکه دوی توبه ایستې وه. نو هادا به معنی تابه رجوع کول او توبه ایستلو. ولې دا دونه غټه خبره چې ته د هاده د وجې نه یهودو ویلی شو، او د دې لپاره توبه ایستل لویه خبره وه. دې توبې ته کوم ځای تیارېدلو؟ د بني اسرائیلو ډېرې خبرې مخکې بیان شو، سره روانې دي. د دې خو په هر کار کې کارو، د وړو وړې نقطې باندې ودي اسمان جوړ کو. نو توبه ایستل دې ته ډېر لوی کار و، ډېر ګران کار و، لیکن ویې باسله. نو په دغه مناسبت سره ته یهود ویل کېږي. اصل کې دا یهود چې دي دا یا عربي لفظ دی یهودو، نو به معنی بیا توبه ایستلو، او یا دا د عبراني ژبې لفظ دی، دا اصل کو یهوذا زال سره، او د ځان لفظ الف دی. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، مشري زوی یهوذا دی، او نور زامن لاوی، شمعون او یوسف علیه السلام او بنیامین او نورم دي، لیکن مشر پکې یهوذا و. نو دا نور 12 زامنې مو 11، ولیکن ټول مشهور شو په یهود باندې. یا خدا چې دغه 11 بیا ورو کم شو او دا ډیرو، یا دی مشرو د مشروالی د وجې نه هغه د یعقوب علیه السلام ټولو زامنو ته اوس یهود ویل کېږي. نو دا یهوذا دی، دا ځال بیا چې کله عربۍ ته راوړ دال سره بدل یهودا، او غالب د ډېر استعمال د وجې نه بیا وغورځېد او یهود پاتې شو. نو د یعقوب علیه السلام اولادو دا نه چې ګنې صرف د یهودا اولادو نه، ټولو یعقوب علیه السلام ټول اولادو هغه یهودو. نو والذین هادو او هغه خلک چې هغوی توبه ایستې ده، یعنې هغوی یهودیان شو. روح المانی د هادو معنی ای تهودو، هغوی یهودیت اختیار کو. هادو ای صار یهودین، یهودیت اختیار کو. د یهودو مذهب ته دین یهودیت ویل کېږي، او شریعت ته یهودیتو، او د هغوی پیروکار ته یهودي ویل کېږي. چې کوم سړی په موسی علیه السلام باندې ایمان نوړي، یا د موسی علیه السلام نه بعد تر عیسی علیه السلام پورې څومره انبیا کرام چې راغلي دا ټول یهود دي.
نو د هغې پیروکار ته یهودي ویل کېږي او مذهب ته یهودیت وي، او دا په خپل وخت کې حق شریعت او صحیح و چې کله ای په نبی باندې ایمان نه وړو، په تورات شریف باندې عمل کو، تورات شریف کې تحریف نه کړي، نو دا د خپل زمانه اهل حق او نصارا دا جمع د نصران ده، د عیسی علیه السلام پیروکار ته آیت نصارا ویل کېږي، یا خو دا نصارا په معنی ناصر مدد کوونکي دي ته نصارا ځکه وي چې د عیسی علیه السلام معاونین او مددګارو. عیسی علیه السلام دینه مطالبه وکړه من انصاری الی الله، من انصاری الی دین الله، مطلب څوک به د الله تعالی په دین کې ما سره مدد وکړي، نو دی ورته وایي چې موږ به ستا مدد کوو. چې کومو خلکو ایمان په عیسی علیه السلام باندې راوړو نو هغوی ته نصارا ویل کېږي. او یا چې عیسی علیه السلام چې کله پیدا شو نو عیسی علیه السلام بیت اللحم کې پیدا شوی دی، دا فلسطین کې، فلسطین او فلسطین د فا زیر او د لام زبر دواړه ویل شي، فلسطین غوره دی د فلسطین نه، فلسطین د عوامو خلکو په ژبه باندې فلسطین ربی کې اصل کې دی فلسطین، فا زیر او د لام زبر. نو اصل کې عیسی علیه السلام چې کله پیدا شو نو بیت اللحم کې پیدا شو. نو مریم بی بی بیا دی بوتو ناصرہ دا یو ځای دی، نو ناصری ته بوتو نالته عیسی علیه السلام تقریبا 12 کاله اوسېدو، یا ملک شام ته لړو، ځکه د عیسی علیه السلام پیروکار ته نصارا او نصرانی ویل کېږي. کوم خلکو چې د عیسی علیه السلام نه انکار وکړو، ایمان یې پرې راونړو، نه یهود پاتې شو، او چې کوم خلکو په عیسی علیه السلام باندې ایمان وروړو نه نصرانی شو. د عیسی علیه السلام دین ته دین نصرانیت ویل کېږي، او داغه پیروکار ته چې هغه باندې ایمان وروړي نه هغه ته نصرانی ویل کېږي. والصابئین، صابئین دا څلورم قسم جمع د صابئون دی، صابئون یا د صباءن دی، اخره کې حمزه ده، نو د صباء معنا د یو دین نه بل دین ته منتقل کېدلو، د یو دین نه چې بل دین ته منتقل شي ته صباء ویل کېږي. مکه مکرمه کې دا یو اصطلاح او یو محاوره وه، مکی والا به صباء هغه چاته وي چې یو سړی به د مکی والو د دین نه وړي د بل دین به اختیار کو، نه هغه ته به صابئ وي. لکه دی نبی علیہ السلام تم صابئ وي، وی نبی علیہ السلام د مکی والو دین پریخره بل دین اختیار کړی، او چا به چې په نبی علیہ السلام باندې ایمان وروړو نو هغه ته به صابئ وي، وی دم د مکی والو دین پریښودو او بل دین اختیار کو. و دا د مکی والو اصطلاح وه. دلته کې صابئین څوک دي؟ د دې باره کې ډېر اختلاف د مفسرین حضراتو منځ کې. یو قول دا چې دا سره کې د نوح علیه السلام شریعت او دغه دینو آیت دین صابئ وي، او صابئین هغه خلقو. وروسته بیا په دې کې خلکو تبدیلی راوستې، رد و بدل وکړو، لیکن د نوح علیه السلام چې کوم شریعت او دینو هغه دین صابئ و. ښه قول دا دی چې دا سره کې عراق کې کلدانیین او بابلیونو، کلدانیینو او کلدانی دا په عراق کې لوی بادشاهان تیر شوي دي، او دې ډېر ډېر حکومتونه کړي دي. دغه خلک چې ودي د حق په تلاش کې چې حق به موږ ته کوم ځای میلو شي، نو د پیغمبر تابعداري یې کولو نه او نه پیغمبر منو، او د خپل عقل نه او د خپل علم نه او په خپل تجربه او په خپل معلوماتو باندې حق معلومو. نو ظاهره خبره په خپل عقل سره به څنګه حق معلوم کی؟ نو پیغمبر دی منلو نه او د خپل حق معلومولو دپاره دی وی چې دا حق خبره دی، نو دی روحانیت سره رشته قایموله. روحانیت بر اسمان کې دی، نو اسمان والا سره تعلق قایمول دی. نو چا په اسمان کې بیا نور سره، چا سپوږمۍ سره او چا ستورو سره. نو چا د نور بندگی شروع کړه، چا د سپوږمۍ او چا د ستورو.
او دای وجه دا وه چې دا ستوري ډېر هم دي او رڼا هم ورکي نو ښکلي هم ښکاري. دی به کتل چې په کوم څیز کې فایده به ورته ډېره ښکارېده نو بس دا دی به زمونږ کارونه برابري به نه د ستورو بندګي شروع کړه. دې ته کېږي عبادت الکواکب، د ستورو بندګي کوونکي. او چا چې وکتل چې سپوږمۍ کله راوخېږي بیا د ستورو دونه فایده ني، ستوري بیا تقریبا مدم شي نو دا سپوږمۍ ښه ده. نو چا د سپوږمۍ بندګي شروع کړه. او چا ویل د انور د ټولو پلار دی، نور چې کله راو بیا د سپوږمۍ څه حیثیت نه د ستورو. چا د نور عبادت الشمس، د نور بندګي کوونکي. چا داسې وکړه چې د اسمان کې د ستوري یا سپوږمۍ یا د انورو د دې یو تمثال یو شکل یې به جوړ کړو په دنیا په ځمکه باندې، د ګټې نه، د ونې نه، د خټې نه، د ستورو په شانتې، د انور په شانتې، د سپوږمۍ په شانتې. بیا خو ډېر بره دي، موږ نږدې پکار چې مخامخ یې موږ ته نه یې په ځمکه باندې داسې شکلونه جوړ کړو. ایته اصنام وي لکه بوتانو. نو چا دا شروع کړو. دا صابئین مختلف ډلې دي، مختلف فرقې دي، د هر علاقې خلق د بل نه بدل دي. دې ته الله تعالی ابراهیم علیه السلام را لېږلو. ابراهیم علیه السلام په زمانه کې خلکو د ستورو بندګي کوله. ماهرین علم نجومو، د ستورو ډېر ماهرینو. ابراهیم علیه السلام دې خبرو توړ وکړو. دا بیا دنیا کې خواره شوي دي. یو زمانه کې به دې بیا زبور شریف لوستو، د زبور شریف تلاوت به کو، قرات به کو. خو بیا دغه خبره هم پاتې شوه. بهرحال څوک دا فرشتو بندګي کوي او څوک څو. خو یو بېدینه انسان چې هغه پیغمبر نه مني، هغه کتاب نه مني، هغه شریعت نه مني، ته صابئ ویل کېږي. نو والصابئین او بېدینه خلکو یا د ستورو بندګي کوونکي. دا څلور قسمونه شو: ایمان والا، یهود او نصارا او صابئین. ایمان والا دا ردی امت نوم دی. د دې امت چې څوک پیروکار یا ته مؤمن وي او مسلم ورته ویل کېږي، او شریعت دین محمدي ویل کېږي، او شریعت اسلام او دین اسلام ویل کېږي. نو دا څلور خبرې په دې آیت کې راجمع شوې. په 18مه سپاره کې سورة الحج کې ورسره مشرکان او مجوس هم راجمع شوي دي. خو هلته دا بیان نه کړي. هلته وایي چې ایمان والا او یهود او نصارا او مجوس او صابئین او مشرکانو دا ټول ځان ته په حق باندې وي. نو ان الله یفصل بینهم یوم القیامه، سبا قیامت کې الله تعالی دې منځ کې عملی فیصله وکړي چې په یو وخت کې په دې شپږو واړو کې په حق باندې څوک دي. نو دی ځان ته په حق باندې خو سبا قیامت کې الله تعالی فیصله کوي. او دلته کې پکې د نصارا، د مجوسو او د مشرکانو ذکر نشته. نو قرآن کریم چې په دې څلور واړو کې من آمن بالله والیوم الاخر، چا چې ایمان وروړو نو منهم به ورته روباسو. یعنی من آمن منهم، چا چې ایمان وروړو د څلور واړو خلکو نه، که هغه لومبني مؤمنان دي چې په ژبه ایمان نه وړی، او که یهود او نصارا او صابئین دي. چا چې ردین ایمان نه وړو بالله په الله تعالی باندې، والیوم الاخر په ورځ رستنې باندې. دا نه چې صرف دا دوه خبرې بالله والیوم الاخر. د ایمانیاتو بنیاد الله تعالی دی او آخرنی والیوم الاخر دی. نو اول نه تر اخره پورې چې څونه ایمانیات دي، که الله تعالی باندې ایمان دی، که فرشتو باندې دی، پیغمبرانو باندې، په کتابونو باندې، په تقدیر باندې، والیوم الاخر، دا ټول ایمانیات دي. نو من آمن بالله والیوم الاخر، په الله به ایمان نوړي او په ورځ د آخرت باندې، او منځ کې چې څونه خبرې ټولې او مني به. نو دې دا او پسې عمل صالحا، او عمل یې وکړو نیکو. صرف په ایمان به اکتفا نه کړي. خلک بس نیت صفا پکار دی، اړه صفا پکار دی، او الله په عمل باندې سکی. دا دوکه ده او مغالطه ده. د ایمان نه بعد عمل صالحا، عمل یې وکړو نیکو، نو به دا کامیاب دی، نجات یې وموندو. او دویم دا ان الذین آمنو. امام سودی رحمه الله لوی مفسر دی، لوی امام دی.
هغه وی چې د ان الذين آمنون مراد هغه خلق دی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بعثت نه مخکې وو چې نبی علیہ السلام ته نبوت نو ملو شوی او دای نه مخکې وو په حق باندې وو په الله باندې ایمان او آخرت منو بخاری شریف کې روایت ده زید بن عمر بن نفیل دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبوت نه مخکې وفات شوی دی زید بن عمر بن نفیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام د نبی علیہ السلام دعوت وکړو نبی علیہ السلام سے سار روټه نه خورم هغه د نبی علیہ السلام ته وی چې څنګه ته د بوتانو نه بیزار ایدا شان زم د بوتانو نه بیزار ما څنګه چې ته د بوتانو په نوم باندې ذبح نه کې زم نه کوم او څنګه چې ته د مشرکانو د کارون ته غلط وې زو تم غلط وې ما دی د حق په تلاش کې دیلالو ملک شام ته د بخاری شریف روایت ته الته کې دی يهوديانو سره ملو شو د يهودو علماو سره نو هغه ته وی چې ماته د حق لار وخی نو د يهودو علماو ته وی چې زمونږ دین ته ترازی نو د الله غضب به اخلي نو الله غضب زمونږ دین ته راځي ځکه د موږ په دین کې هداسي کفریه عقاید دي چې کله يهودیت ته اختیار کو نو خامخا د الله تعالی غضب باخلي دوته د الله تعالی د غضب نه را تختیدل د مکینه دلته کې بزو د الله تعالی په غضب کې داخلي ګمبا نو وسو کوم نا يهودي علماء ته د ابراهيم عليه السلام ملت اختیار کا دیره ملک شام کې د نصارا علماء سره ملو شو هغه ته مخبل خواهش ظاهر کو چې زو د حق په تلاش کې ما هغه وته کله موږ دین اختیار د الله تعالی غضب باخلي ځکه څوک عیسی علیه السلام ته الله تعالی زوی او څوک ته بذات خود الله تعالی وی نو چې دا کېدو همه غضب باندې راځي بیا دا دغه جواب ورکوي زه د الله تعالی د غضب نه را تختیدلم هغه وته مو د ابراهیم علیه السلام ملت اختیار کا دیر آلته روان شو د بخاری شریف روایت ته چې کله دی د علاقې نه وروته کولو میدان کې الله سه الله تعالی تبارک وی الله ته گواشه چې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې داخل شوم بیا دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت اعلان چو دی وفات شوی وو نو دا زید ابن عمر ابن نفیل وانته کې خلق یادي چې د نبی علیہ السلام د بعثت نه مخکې په عقیده توحید باندې وو د شرک او د کفر او د بت پرستۍ نه نفرت لکه ورقه ابن نوفل شو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله نبوت ورمنه وحی رااله نو خدیجه رضی الله عنها دی ورقه ابن نوفل راوستو دا د خدیجه د ترزیو بوډا سړیو د حق په تلاش کې هغه نصرانیت اختیار کړو د عیسایت لوی عالم او پستر باندې معذور شوی وو نبی علیہ السلام ته ټول خبره وکړه د گواهی ورکړه چې دا هغه فرشته چې کوم په موسی علیہ السلام باندې راغلی و او دوی نبی علیہ السلام ته چې کاش چې الله تعالی مال عمر راکړي او قوت او طاقت راکړي او زه ژوند دی چې کله خلق ته د کلی نو باسي د مکه مکرمه نه مستا مدد کړي وي نبی علیہ السلام او مخرجیه خلق به ما د کلی نو باسي ځکه د نبی علیہ السلام باندې ټول خلکو اتفاق او اتحاد وی او دا خبره چې چام کړي رستانه ما کې هغه د کلی نه استل شوی دی دم په نبی علیہ السلام د کډم چې لا د نبوت اعلان خلا پورا نو شوی چې خلکو یې راو دم په عقیده توحید باندې داسې نور داسې خلکو دیته حنیفیون وی چې دا نبی علیہ السلام د نبوت او د بعثت نه مخکې په عقیده توحید وی ته حنیفیون نو ان الذين امنوا کدا حنیفیون یادی اغي کچه د نبی علیہ السلام اولیدو او ایمان وروړو ایمان قبول دی دایت مقصد دا دی که حنیفیون دی که یهودی دی او که نصرانی دی او که صابئ دی چې کله دی د نبی علیہ السلام اولیدو او په نبی علیہ السلام ایمان وروړو نو نجات وموندو او که په نبی علیہ السلام ایمان وروړو نو که صابئ دی او که یهودی دی او که نصرانی دی او که بل څوک دی نجات نشي موندي مسلم شریف کې روایت ده نبی علیہ السلام فرمایي والذي نفس محمد بيده بقسم دې چې د محمد صلی الله علیه وسلم نفس دا په قبضه کې ده
وی دا اللہ تعالیٰ په ذات مې دې قسمي لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني او ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به. نبی علیہ السلام فرمایل چې هم من اصحاب النار. قسم یې وخوړ نبی علیہ السلام چې زما باره کې چا یو خبره واورېده یعنې زه ولیدمه یا زما دعوت ورته ورسېدو هغه که یهودي دی او که نصراني دی خو مړ شو ایمان یې په ما راونړو په خپل مذهب پاتې شو حالانکه زما دعوت ورته ورسېدو نو نبی علیہ السلام فرمایي چې الا کان من اصحاب النار. قسم یې وخوړ چې دا جهنمي دی یعنې په یهودیت او په نصرانیت نشي خلاصېدی تاسو چې ما باندې ایمان نه راوړئ. بلکې نبی علیہ السلام لو کان موسی حیا لما وسعه الا اتباعي. په کدی وخت کې موسی علیہ السلام به ذات خود ژوندی وي هغه به په ما باندې ایمان راوړو هغه به دانه چې زه خپل لوی نبی ما او زه خپل د تورات شریفو هغه نبی ما او ما ته شریعت نه هغه به په نبی علیہ السلام به ما ایمان راوړو. نو کچېرې نبی علیہ السلام چا ولید او ایمان یې راوړو د هغه ایمان نه دی قبولو. من آمن بالله چا چې ایمان راوړو په الله تعالی باندې والیوم الاخر پر ورځې رستنې باندې وعمل صالحا او عمل یو کو نیک فلهم اجرهم پس د دې دپاره اجر د دې دی عند ربهم پنیز د رب د دې یعنې اجر ثابت شو دنیا کې مو آخرت کې مو. ولا خوف علیهم او نه به یې سیرا په دې باندې ولا هم یحزنون او نه به دې غمجن وي. د خوف تعلق مستقبل سری آینده باره کې سغم او یره به دې سرني او د حزن تعلق ماضي سره دی دنیا پسې ونی خپه چې زموږ نه دا پاتې شو زموږ نه دغه پاتې شو. ان الذين امنوا بشکا کسانو چې ایمان وروړي دي او کسانو چې يهوديان دي او نصارا دي او بی دین خلق دي چا چې ایمان وروړو د دین په الله تعالی باندې پر ورځې رستنې باندې او عمل یو کو نیک پر دې لپاره اجر دی پنی ضرب د دي او نه به یې سیر په دې باندې او نه به دې غمجن وي. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وَإِذْ أَخَذْنَا او کلا چې واغست مونږه میثاقکم مضبوطه وعده ستاسونا ورفعنا او مونږه پورته کړو فوقکم ستاسو د پاسه الطورا تور غر لرا خذوا ما آتیناکم اونی سے حاصو چې مونږ تاسو درکړي دي بقوتن په مضبوطیا سرا واذکروا او یاد کې ما حاصو فیه چې په دې کتاب کې دي لعلکم تتقون د پاره دې چې تاسو پرهیزګار شئ. ثم تولیتم بیا تاسو مخ واړولو من بعد ذلك پس د دینا فلولا فضل الله پس کچر نوی فضل اللہ تعالی علیکم پتاسو باندی ورحمته او مہربانی دہاغو لکنتم من الخاسرین خامہا تاسو بشوی دتاوانیانونا. پدے دوارو آیاتونو کے د بنی اسرائیلو یو وعده خلافی او نقض عهد دی او د الله جل شانه طرف تنبیه ده او بیا د الله تعالی فضل او د احسان بیان دی. بنی اسرائیل چې کله د بحیر کلزم نه واوړېدلو د فرعون نه الله تعالی نجات ورکو دی د موسی علیه السلام نه په خپله مطالبه وکړه چې مونږ له یو کتاب پکار دی شریعت پکار دی او قوانین او ضوابط پکار دي چې مونږ د هغې په رڼا کې عمل کو خپله زندگی تیرو. او دی دا خبره په اتفاق سره موسی علیه السلام ته وکړه.
موسی علیہ السلام الله جل شانه ته دعا وکړه. الله جل شانه فرمایل چې کوه تور ته راشه، کوم ځای کې چې تا ته نبوت درکړی شوی هلته به اعتکاف وکړې او تا ته به کتاب میلاو شي. موسی علیہ السلام کوه تور ته تشریف وړو، 40 ورځې اعتکاف یې وکړو، 40 ورځې روژه ونیسله او بیا ورته الله جل شانه تورات شریف ورکړو. دا تورات لیکل شوی 12 تختې وې د زمردو او په هغې مکمل لیکل شوی و. موسی علیہ السلام دا کتاب خپل قوم ته راوړلو چې الله جل شانه دا کتاب راکو. په دا کتاب کې احکاماتو او دا احکامات لګونته کې سختو، چونکه شریعت د انسان د مزاج او د منشا نه خلافي. د انسان دا نفس او خواهش یو سوي او شریعت بل سوي. لکه د شریعت مقصود دا چې د انسان د حیوانیت او د نفس د خواهشات قابو شي، چې دنه حیوان جوړ نشي، چې د انسان دی وي. او انسان چې جوړیږي نو خامخا په مشقتونو سره مجاهدو سره جوړیږي. یو څاروي له کته واګي کولو پریزه بیا نشي را قابو کولی، ناله به خوراک هم ورکوي او قابو به هم ساتي. انسان کې دغه صفت دی، که د باندې قابو نه راولي نو بیا انسان بیا وزري کې الوزي. نو تورات شریف کې احکامات نسبتاً لږ سختو، بل کتاب مجموعه په یو ځای باندې و. دی چا کتاب ولوستو دا احکامات خو ګران دي، دا ډېر سخت تکالیف دي، دا خو مونږ نه منو. موسی علیہ السلام ورته وایي دا خو تاسو په خپل دا کتاب غوښتي او په خپل دا مطالبه کړې وه او الله جل شانه تاسو به مطالبه تاسو له درکو، څنګه تاسو وایي چې دا مونږ نه منو؟ نو الله جل شانه کوه تور هغه په دې باندې راوچت کو او ردی د پاسه د سرون د پاسه ودرو. روح المانی لیکي دومره نږدې راوستو لکه د انسان د قد او قامت برابر، یعنی سرون ته نږدې خو ناستو او سرون ته ول راوستو او دی په خپل سترګو باندې باقاعده ولیدو چې راورځيږي را باندې. الله جل شانه دې ته اوسې معنی وکنه معنی. موسی علیہ السلام ورته وی کچر نه معنی نو هلاکیږي با. نو دی په سجدو باندې پریوتلو، په یو سترګې برکت چې راورځيږي را باندې وکنه او بل سترګ باندې په سجده کوله. دی دا ټیم کې اقرار وکړو چې موږ منو او په دې باندې عمل کو. یا الله جل شانه مهرباني وکړه، دا تور غر دین اوچت کو واپس په خپل ځای باندې کې خودو. لیکن وروسته بیا دی خپل وعده پوره نکړه. وخت چې تیرېدا نو په احکاماتو کې سستی راوسته، په کتاب باندې پوره عمل نکو، هغه شریعت کې ګډوډوالی راغی. په ظاهره که چېرې وکتې شي نو د فرعون هغه ظلمونه او د فرعون هغه زیاتی او مشقتونه هغه سخت و، که نه تورات سخت دی. فرعون چې په دې کوم کارونه کول او بېګارونه یې پې کولو نو هغه ته خو دا نه وي چې دا سخت کارونه مونږ نه کوو. او دلته د الله جل شانو احکاماتو ته سخت وي نو اصل کې ناجایزه انکار او مناسب نه و، ځکه الله تعالی دې زبردستي وکړه چې معنی او که نه معنی. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ دا ردی او بل جنایت ته انکار خو د دې مشرانو کړو او دا موجوده بني اسرائیل هم دای په نقش قدم باندې روانو، نو دا هغې هغه خطاګانې کوي، ردي خطاګانې هم دي. وَإِذْ أَخَذْنَا کله چې مونږ واغسته میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه. میثاق عامې وعدې ته نه وي، مضبوطه وعده چې انسان قول او قرار وکړي او باندې باقاعده پابند شي، یا په قسم وکړي یا په لاس باقاعده میلاو کړي، اګریمنټ وکړي. نو میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه. وثاقه معنی تړلو، ولا یوثق وثاقه احد، د الله جل شانو په شان تړل به د قیامت پر څوک نه کینو. وثاق معنی مضبوطول او تړلو، وثیقه مضبوط تحریر توي. میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه. قرآن کریم د وعدې لفظ ورونړو، د میثاق وروړو، دا هی زبانی خبر نه وه، باقاعده قول او قرار تاسو کړو موسی علیہ السلام سره، د پیمان وکړو چې موږ بالکل د الله کتاب به منو، عمل به پې کوو. نو میثاقکم مضبوطه وعده ستاسو نه. ورفعنا موږ پورته کړو فوقکم ستاسو لپاره طور غر لره،
چې کله وعده ستاسو نه واغسته د موسی علیه السلام په ژبې سره او ستاسو د چاهت مطابق الله پاک تاسو له کتاب درکو موسی علیه السلام ته راوړو او تاسو بیا وایئ چې موږ دا نه منو دا احکامات سخت دي، نو الله تعالی په تاسو باندې کوهی تور اوچت کو. یا خدا چې په دې پوره بني اسرائیل باندې دا تور غر کېښودی شو، او یا دا چې هغه اویاو کسانو باندې چې کوم اویا کسان بیا موسی علیه السلام سره واغستو او کوهی تور ته لاړو، هلته کې هغوی وینه دا سخت دي، نو د هغوی دپاسې غر راکېښودو. ورفعنا مونږه پورته کو فوقکم ستاسو دپاسه الطور غر لره. دلته رفعنا راغی، د رفعنا معنی یو شی پورته کولو. او سوره اعراف کې په 9مه سپاره کې ورته ویلي نطقنا الجبل فوقهم. نطق او رفع کې فرق دی. رفعنا معنی پورته کولو او نطق ویل کېږي د ویشتو دپاره پورته کولو، چې تی په چا باندې راغورځې او راولي یې د هغې دپاره یو څیز اوچت کړي. عربي نطقل وغاء وی لوښي یې پورته کو، نو په یو لوښي کې پی دي یا اوبه دي او تی پورته کې د نسکورولو دپاره د اړولو دپاره چې هغه اوبه هغه پی د هغه لوښي نه اړې نه هغه اوچت کړي بیا الټه کړي، دې کې نطق ویل کېږي. هلته قرآن وایي نطقنا الجبل، دا غر په مونږه پورته کړو، د راغورځولو دپاره هم پورته کړو. غر خو په ځمکه باندې پروت وي او ځمکه کې دننه ننوتي وي. الله تعالی جبریل علیه السلام ته حکم وکړو. جبریل علیه السلام په خپلو وزرو سره هغه د تور غر یوه حصه اوچته کړه. ټول تور غر یې نه دی اوچت کړی، د تور غر خو په 100,000 میله کې پروت دی، ډېر اوږد دی، لیکن هغې یوه حصه یې اوچته کړه. او باقاعده صرف د یارول دپاره نه که چېرې دوی دا ټایم کې انکار کړی وی، نو الله تعالی باقاعده کېښودی پې، نو اوچت کړی و. دلته رفعنا اوچت کړی و، هلته دی نطقنا اوچت کړی مو دپاره د راغورځولو په دې باندې. خو دا چې دوی دا ټایم کې اقرار وکړو چې موږ منو، نو ځکه الله تعالی رونه غورځو. ورفعنا مونږه پورته کړو فوقکم ستاسو دپاسه الطور غر لره. تور دا د سلیانې ژبې لفظ دی او دا په عربی کې هغه غر ته وي چې پای کې ونې وي او شینکي وي، او په کم غر کې چې ونې او شینکي نه وي هغې ته بیا تور نه ویل کېږي. امام ابن ابي حاتم او مردوی دواړو دا تفسیر کړی دی چې هغه وي چې ما ینبتو هغه غر ته وي چې پای کې نبت وي، ګیا وي پکې، شینکي او ونې پکې، ته تور ویل کېږي. دلته کې د تور نه مراد خاص غر دی، هر یو غر نه چې هغه شین وي او ونې پکې، او دنیا کې بلا شي غرونه دي. مراد ترې معهود هغه خاص غر دی چې کوم ځای کې موسی علیه السلام ته نبوت میلو شو او کتاب ورته ورکړی شو، نو هغه به مونږه پورته کو. او دا ممکن ده، یعنی الله جل شانه دا کار څه ګران نه دی چې دا غر څنګه پورته کو به، لکه دا څنګه ډېر وزني وي، دا نور تا ته معمولي ښکاري څه، او دا سپوږمۍ تا ته معمولي ښکاري، دا سپوږمۍ په دې هوا کې ګرځي که نه، او دا بلا سیارې او ستارې تا ته په اسمان کې ښکاري، الله تعالی اوچتې کړي دي که نه. او دا مرغۍ چا بره کړي دي، دا غټې غټې مرغۍ چې روانې دي، وزن خو بیا هم شته که نه، راغورځېږي ولې نه. که یو سړی چې دا وزرې خوري کړي، ځکه نو قرآن کریم صافات و یقبضن، ټیک ده، دې مرغو چې کله وزرې خورې کړي نو مرغو په وزرو ځان ټینګ کړو، نو چې کله دې دا وزرې راغونډې کړي بیا ولې نه راغورځېږي. صافات دې مرغو دا وزرې خورې کړي دي، و یقبضن وزرې راغونډې کړي. یقبضن ځکه وایي چې دا نه چې دې مرغۍ ځان په وزرو ټینګ کړي، الله ټینګې کړي ده. ما یمسکهن الا الرحمن، انسان دا عقل ما چروا چې دا دې ځان په وزرو ټینګ کړی، وزرې خو چې کله خوري نو ځان به ټینګ کړي، چې راغونډې کړي نو بیا ولې نه راغورځېږي. ما یمسکهن الا الرحمن، الله جل شانه دې خبرو څه ګران دي، دې سویونو اوچتولو. جبریل علیه السلام په ذریعې سره په دې باندې اوچت کو. او دا اکراه نه دی، دا زجر نه دی، جبر نه دی چې ګنې په زبردستۍ باندې دې مې دا کار وکړو، ځکه چې زبردستی خو شته نه په دین کې. لا اکراه فی الدین، په دین کې زبردستی او جبر خو نشته، او دې باندې جبر وکړو
نو دا جبر نه دی اصل کې، دا خو دي نقض عهد کو، وعده ماته کړه، خپل میثاق مات کو، نو د هغې باندې د پابندۍ کولو دپاره زبردستي ده. هغه چې قرآن وی چې لا اکراه فی الدین، په دین کې زبردستی نشته، مطلب دا دی چې یو سړی لا مسلمان نه دی نو دی ورته په وچ زور نه مسلمانې به چې توره وله په سر کې شه مسلمان شه ګنې قتلوم دی، دا به نه کوي. هغه له ترغیب ورکړه، هغه له اختیار ورکړه چې وایي یا اسلام قبول کړه یا جزیې ته تیار شه یا میدان جنګ ته روزه، خو دا نه چې په وچ زور ته مسلمان کړي. نو په دین کې د داخلېدو لپاره زور او زبردستی نشته، او یو سړی چې په دین کې داخل شو نو داخلېدو سره د اقرار وکړو، لوز وکړو چې زه به د دین تمامې خبرې منم، د هغې دین تمام ضوابط او شرایط او قوانین به زه منم. بیا چې ته کله په دغه دین کې ته یو خبرې نه انکار کوې یا رستو کېږي یا سستی کوې، نو خامخا دا تمام مذاهب وي، هر مذهب دا وي چې واقع دی غداری کی یا دی خیانت کی یا وعده خلافی کې دله سزا ورکړه. دی په خپله اقرار وکړو، په خپله موسی علیه السلام ته موږ له کتاب پکار دی، مطالبه په خپله کړې ده، او د دې په مطالبه باندې الله جل له کتاب ورکړو اوس یې نه منو مونږ، او دې کې د احکامات سخت دي، نو دا خو زبردستي نه شوه، دا خو د دې هغه وعده خلافۍ سزا و دې ته چې تاسو څه مذاق کوئ موسی علیه السلام سره، ښه نو غوښته هم سره دا کتاب بیا چې اوس پې عمل نه کوئ. او بل دا اوس مونږ ووایي آیا دا د فرعون د مظالمو نه او د فرعون د بیګارونو ولې سخت احکاماتو سو، او ولې الله جل شانو دومره نه پوهېږي نعوذ بالله چې بني اسرائیل د احکامات نشي پوره کولی، الله تعالی به فرض کړي. دا خو تکلیف بما لا یطاق دی، یعنی یو سړی یو بوج نشي اوچتولی تی پې راپاسک دی، نو خلک وایي دا ظلم دی، یو انسان خو دا ظلم نه کي، نو الله جل شانو به دا څنګه وکړي؟ وای آیا الله تعالی ته دونه څه نعوذ بالله علم نشته چې بني اسرائیل د احکامات نشي پوره کولی، زه یې فرض کوم؟ الله تعالی ته د خپلې بادشاهۍ د ښودلو ضرورت خو نشته چې خلکو ته خپله بادشاهۍ کې زور ښي چې آرډر از آرډر، دغه نه کي. یو انسان چې څونه بوج اوچتولی شي هغه عمر الله تعالی احکامات په انسانو باندې فرض کړي، چونکې دې تیارې خوند اغوستو، او دی خو هر څه کې د موسی علیه السلام مونږ له دا وکړه مونږ له دا وکړه مونږ له دا وکړه، دې چې مونږ ته بلکل لکه څنګه چې من او سلوا په تیاره میلاوېدلو، او څنګه چې مونږ ته رڼاګانې او کپړې په تیاره میلاوېدې، اوبه په تیاره میلاوېدې، دا شان تیار خالص جنت مونږ له پکار دی چې بغیر څه د روژې نیسلو، بغیر د تهجدو کولو، بغیر د منځونو کولو، او بغیر د حلال او حرامو نه سیده مونږ جنت ته لاړ شو، دا غوښتلو او دا ممکن نه ده. دې امت ته الله تعالی سخت سخت احکامات ورکړي دي. شروع کې د روژې دا حکم چې راغی، ابو داود شریف کې روایت دی، د ماښام د مونځ نه پس ماښام بانګ سره به روژه سړي ماته کړه، نو ماوستن بانګ چې ماوستن ټیم به داخل شو روژه بیا شروع شوه، او یا به یو سړي وده شو، که د ماوستن د ټیم نه مخکې به یو سړي وده شو نو روژه به شروع شوه، او که وده شوي به لا نه نو د ماوستن ټیم به چې څنګه داخل شو نو روژه به شروع شوه، او تر سبا ماښام پر بیا به روژه وه. دا څونه سخت حکم دی، د دې نه سخت حکم څه کېدی شي؟ تا له ټول ټال یو ګنټه ټایم درکېدله، پای کې که تا خوراک څښاک وکړو که نه، لیکن صحابو خو چېرته انکار نه کوي دا حکم موږ نه منو، دا حکم موږ نشو پوره کولی. هغه صحابو عمل پې شروع کړو، تر دې چې صحابه بېهوشه شو، خو د حکم نه خو انکار نه دی کړی. سرما بن قیس الانصاري رضی الله عنه ابو داود شریف کې روایت دی، د روژه ونیسله او ماښام چې کور ته راغی او کور کې هیڅ هم نو د خوراک دپاره، نه وچه روټۍ، نه لمده، نه سالن، نه بل څه، نه انتظاماتو، او د بیبي نه تپوس کې د خوراک دپاره څه شتی، بیبي ورته هیڅ هم نشته دی، د نه په خپله ځان سره کور ته څه راوړي دي د خوراک او څښاک دپاره، نه مخکې نه د کور کې څه شته دی، او زه ګاونډ کې به نه څه راوالمه، دې ته کې بیا بلا اشکالات دي، بیبي ته ولې پته نه چې د سړي مې روژه ده، د مخکې نه یې سره اخیستل نه چا نه چې اوس راډي، نو چونکې هغې ته خپل خاوند عادت معلومو چې دې د چا نه سوال او چا نه قرض غوښتل دی نه مني، هر څه چې کوم د ده نه به تپوس کوم هلی به چا نه څه رالمه، او دې ونه او ته اوس به راوالم او ته ټیک ته لاړه شه، او دا تلې را او دې سره وړلو، او دلته حضرت وده شوی دی او د کېدو سره روژه شروع شوه. نو څونه سخت حکم دی، او روژه شروع شوه، خوراک څښاک یې ونه کړو، سهار بیا تللی کار له ماسپښین ټایم کې بېهوشه شوی دی.
نو خبره خو بېهوشۍ ته ورسېده لیکن انکار خو نه کوي چې نه منو مونږه څوک هم نبی علیه الصلاة والسلام ته نه دي راغلي چې حضرت دا څنګه حکم دی ورشه څه ورته ووایه چې لږ اساني کړي راته الله جل شانو د هغې هغه مشقت او مجاهدې ته وکتل او حکم یې آسان کړو چې دی تر ساره پورې خوراک او څښاک کوي ته اوس اجازت دی نو د سخت نه سخت احکامات دلته هم راغلي دي لیکن د صحابو یې ناشنا شانو هره خبره آمنا وسلمنا منو مونږه الله تعالی بیا مهرباني کړې راساني راوستې ده نو دی نه سوچ کړی دی نه فکر کړی دی نه مشوره کړې ده او نه موسی علیه السلام ته منت سماجه چې بیا لاړ شي خیر دی نه به موږ نه منو بیا جواب څه دی کان پکړ لو یا نه منم دغه جواب دی بیا چې څنګه به نه مانی نو خذو ما آتیناکم مونږ په د پاسه هغه چې څنګه به نه مانی خذو ونیسه خذو یعنی فقلنا لهم مونږ دي ته ونیسه ما آتیناکم هغه چې درکړي مونږ تاسو ته د نیسل نه مراد کلک کې مضبوط پلاس کې کلک مضبوط نشدانا مراد نه عمل کول دي او عمل کې راوستل دي خذو ما آتیناکم ونیسه تاسو هغه چې مونږ درکړي تاسو متعلق کتاب دی بقوت په مضبوطیا سره او د مضبوطیا نه مراد بجد په کوشش سره و مواظبت او په همیشوالي سره مداومت سره دا نه چې اوس سره منو نه همیشه په دې باندې عمل کوي خپل ژوندۍ به دې مطابق تیروي او واذکروا ما فيه او یاد کې هغه چې په دې کې دي د یادول نه مراد د دې حفاظت کول دي د دې درس کول دي د دې لوستل دي او د یادول نه مراد زبانی یادول نه دي ځکه د مخکنو کتابونو حافظان به صرف انبیاء کرام علیهم السلام نبی به د مخکنو کتابونو حافظ او زبانی به یادو لیکن امتی چې نو امت ردی خبرو مکلف نو وای ته اکثر بعض سی وته یاد وي لیکن پورا حافظان به خپل کتاب نو دا ردی امت شان دی چې د لسو کالو ماشوم او د وو کالو ماشوم او د تو کالو د 12 کالو او د 15 کالو ماشومان او ماشاءالله قران داسې خپل یاد او زبردست انداز کې دا دی معجزه ده د دې کتاب حفاظت الله تعالی په دې طریقې سر کړل نو واذکرون مرادو روح المانی لیکي ادرسو د دې درسونه ورکوي او بل معنا کې چې واحفظو د دې حفاظت وکړي او درې معنا کې وعملو په دې باندې عمل وکړي عمل په دې باندې وکړي نو اذکروا یاد کې تاسو ما فيه اچ په دې کې دي اصل د کتاب مقصود د هغه یادول وي یعنی باندې عمل کولی د درس او تدریس کولی پای کې تفکر او غور کول وي ورنته زبانی لوستو سره د کتاب حق ادا کول ندي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پر فرمایي هذا اوان يختلس فيه العلم من الناس نبی علیہ السلام بروکت الناس او وی فرمایي چې هغه زمانه میولیدا چې د خلکو نه علم اوچت شي هذا اوان يختلس فيه العلم من الناس وی زمانه میولیدا آینده زمانه نبی علیہ السلام ته خو د تر قیامت پر یو خاصه زمانہ چې علم د خلکو نه اوچت شي او لا يقدروا دی با قادر ني په دغه زمانہ کې علا شیء په یو څه باندې د مسلې حل و سره بیانې نو زیاد بن لبید الانصاری رضی الله عنه مخامخو نه حضرت زیاد بن لبید فرمایلو چې جی کیف یختلسو دا علم د خلکو نه څنګه اوچتیږي مونږ دا قران کریم په خپل لولو او مونږ خپل بچو ته خيو غي به خپل بچو ته خي غي به خپل بچو ته خي نو څنګه زمونږ د علم اوچت شي څنګه طریقې سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایلو چې سکیلت کا امک یا زیادو او یې فرمایل چې هذه التوراۃ والانجیل عند اليهود والنصارى دا تورات او انجیل خو سم نصارا او سره يهود سره شته دي دا نه چې تورات غني نشتا او دا نه چې غني انجیل غني نشتا او سره شته دي لیکن دی تورات او دی انجیل د خلکو له صفه دا ورکړه څه مطلب دی د خپل کتابونو صحیح تدریس ونکو صحیح درسونه ورنکړو صحیح عمل په ونکو نو ورو احکاماتو کې رد و بدل لاغی اوس اصلي حکم چاته نه د مال چې اصلي حکم د الله تعالی سره دی دا خو چې په یو حکم باندې عمل شروع نو معاشره کې به حکم ژوندۍ وي
نو خلکو ته به د الله تعالی حکم معلوم وي چې عمل پې نشته نو رک شو ختم شو بیا د کتاب کې خو تحریف وشو بیا نو وذکرون مراد یادول دي یعنی عمل کول دي او د هغې تدریس کول دي چې غیر نشي وذکروا ما فیه او یاد کې هغه چې په دې کې دي لعلکم تتقون دو فیدې به یو فیده به دا وشي لعلکم تتقون دپاره چې تاسو پرهیزګاره شئ پرهیزګارۍ دپاره بنیادي شرط د الله په کتاب باندې عمل دی د الله د کتاب نه بغیر به انسان لا پرهیزګار شي دا ملا څه دي او جهالت دی د الله د کتاب نه بغیرو نو دا خضوع او دا وذکرو دا دواړه کار چې وکړئ نو فایده به چې لعلکم تتقون دپاره دی چې تاسو متقیان شئ او پرهیزګاره شئ ثم تولیتم لیکن بیا ثم دپاره تاخیر راځي یعنی هغه ټیم کې تاسو ومنله عمل هم پې شروع کو ورو ورو چې موسی علیه السلام دنیا تشریف وړو او ورو ورو زمانه تېرېده نو تاسو کې سستی راله او عمل هم پې پرېښودو ثم تولیتم تولی اعراض ته وي مخ اړولو ته خو داسې مخ اړول چې جسم یو طرف ته واړی یعنی دا خپل جسم چې دی چاته شا کې د تولی ویل کېږي او یو اعراض دی اعراض پړه کې نه منلو ته وي روګرداني او تولی چې جسم چا طرف ته واړی خو دا تولی نه مطلب کې روګرداني ده که جسمني او که نه د زړه نه وي ثم تولیتم ای اعرضتم بیا تاسو اعراض وکړو من بعد ذلک پس د دینا پس د څه نه یعنې من بعد اخذ ذلک المیثاق د دغه وعدې اخیستلو نه بعدو فلولا فضل الله پس که چېرې نه وي فضل الله تعالی علیکم په تاسو باندې ورحمته مهرباني د هغه د الله تعالی د فضل نه مرادو د توبې توفیق دی که الله تعالی تاسو له توبې توفیق نه وي درکړی ورحمته د مهرباني د هغه او د مهرباني مراد د توبې قبلول دي روح المانی وی د فضل الله نه مراد د توبې توفیق دی او د رحمته نه مراد د توبې قبلول دي الله دله توفیق هم درکو او بیا سو توبه قبول هم کړه او دویمه توجیه دا لیکلې ده وی د فضل الله نه مراد د نبی علیه الصلاة والسلام بعثت دی چې الله تعالی نبی علیه السلام راولېږو کني تاسو صرف تورات او انجیل سوونه او تش خواهشات پاتې شوي وو الله تعالی نبی علیه السلام راولېږو نو تاسو ته ستاسو بدعملۍ وښودلې او تاسو ته ستاسو وعده خلافۍ وښودلې او تاسو ته په تورات کې چې کوم کارونه کړي هغه ته وښودلو او صحیح لارې ته وښودلو متبادلو ورحمته مهرباني د هغه د نبی علیه السلام ادراک دی نبی علیه السلام الله تعالی راولېږو تاسو ولیدو په خپلو سترګو باندې که چېرې دا نه وې لکنتم من الخاسرین خامخا شوي به وې تاسو من الخاسرین تاوانیان نه خساره په عربۍ کې رأس المال ضایع کولو ته وي چې کومه سرمایه تا سره رأس المالو د هغې ضایع کولو ته خساره ویل کېږي لکنتم من الخاسرین دلته کې مراد نه هالکین خامخا شوي به تاسو د هلاک کېدونکو نه ځکه تاسو خو لګیا یې د جهنم په کناره باندې ولاړ وئ نو خو چې مرګ راغلی جهنم ته پرېوتې وې الله تعالی نبی علیه السلام راولېږو نو موقع یې درکړه د ایمان دروړو او د توبې د ایستلو او کله چې واسه مونږه مضبوطه وعده ستاسو نه او مونږه پورته کو ستاسو لپاره تور غر لره ونیسئ هغه چې مونږ تاسو ته درکړي دي په مضبوطیا سره او یاد کې هغه څه چې په دې کې دي دپاره دې چې تاسو پرهیزګاره شئ یا مخ واړو تاسو پس د دې نه پس که چېرې فضل الله تعالی په تاسو باندې او مهرباني د هغه خامخا تاسو به شوي تاوانیانو نه بسم الله الرحمن الرحیم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ولقد علمتم او يقينا في جندل تاسو الذين اعتدوا آکسان چې هغوی تجاوز کړو منکم دستاسونا فی السبت پر ورځ د خالقي فقلنا لهم پس مونږ ووی دوی ته کونو شی تاسو
قردتن شادوگان خاسئین ذلیلا فجعلناها پس منگا اگرزولا دی واقعی لرا نکالا عبرت لما دپار دا اعچا بین یدیها چوڑان دی دا دینو وما خلفها او دپار دا اعچا چی رستو دا دینو وموعظة او نصیحت للمتقین دپارا د پرهیزګارو. په دې آیتونو کې د بنی اسرائیل یو واقع طرف ته اشاره ده. خطاب خو د موجوده بنی اسرائیل ته دی چې ستاسو په مشرانو کې یو قوم هغوی د الله د حکم خلاف ورزي وکړه او ګستاخي وکړه، د الله تعالی عذاب پای باندې راغی، د عبرت نشان وګرځېدلو او تاسو هم دای په نقش قدم باندې روان یې، ګستاخي کوئ، بې ادبي کوئ د نبی علیه الصلاة والسلام. نو ویریږئ هسې نه الله تعالی ستاسو نه شادوګان او خنزیران دله جوړ نه کړي. دا واقعه د حضرت داود علیه الصلاة والسلام په زمانه کې راغلی وه. اصلیت کې حضرت موسی علیہ السلام ته الله جل شانه اختیار ورکو چې تاسو یو ورځ د عبادت دپاره منتخب کړئ چې تاسو کومه ورځ خوښه وي، چې په هغه ورځ به صرف او صرف خالص د الله تعالی بندګي کوئ، د دنیا یو کار او پای کې نه کوئ. باقي شپږ ورځې به هم د الله تعالی بندګي به کوئ خو د معمول مطابق، او دا یو ورځ به بالکل د اعتکاف په شانتې خالص د الله تعالی بندګي به کوئ. د الله جل شانه مرضی د جمعې د ورځې وه چې تاسو د جمعې ورځ خوښه کړئ، او د حضرت موسی علیه السلام خواهش او چاهت هم د جمعې د ورځې و. لیکن بنی اسرائیلو هغوی وی چې نه، د هفتې ورځ د خالی ورځ به مونږ مقرر کو، منتخب به کو، او د هغوی منطق او وجه دا بیان کړه. وی دا خالی ورځې ته په عربۍ کې سبتون وي، او سبتون معنی کټ کولو. په دې ورځ باندې الله تعالی یو مخلوق یا داسې سکار نه دی کړی. په دې باقي شپږو ورځو کې الله تعالی ځمکه او اسمانونه او د دې په منځ کې چې صدي هغه او حضرت آدم علیه السلام یې پیدا کړو. د اتوار د ورځې نه شروع شوه د جمعې تر ماښامه پورې، او د خالي د ورځ دا خالي وه، ځکه ته موږ پښتو کې خالي وایو. خالی د خالی والی دا ورځ هم خالی تیره شوې ده، او عربۍ کې ورته سبتون وي، یعنې په دې کې څه پیدایش نه دی شوی. دا خالی ورځ نه په دې کې به مونږ د الله تعالی بندګي به کوو. دا انتخاب دی په خپله وکړو. په دې دا خبره لازم شوه چې تاسو به د هفتې د ورځې تعظیم به کوئ، یعنې دې کې بې حرمتي به نه کوئ، او چې د کومو خبرو نه منع شوي به نه کوئ. څه زمانې پورې دې ردې احترام ساتلو، تعظیم یې کولو. رو په دې کې سستی رالله. نو ایله یو کلی دی، ایله سره خوا کې دریاب بهیږي، او دغه خلکو زیات تر ګزران په میانو باندې او د میانو په ښکار باندې و. سهار به میان ونیسله، به ماسپښین هم خوړلو، ماښام به هم خوړلو، روزانه دغه عادي کار و. او دی باندې چې د هفتې ورځې د میانو د ښکار نه دي منع کړی شوي چې دا به نه کوئ تاسو، ځکه دا ورځ صرف او صرف د عبادت او بندګۍ ده. د دې میانو سره شوق ډېر زیات و. د الله جل جلاله طرف نه ازمایش راغی په دې باندې. ازمایش دا و چې په دې شپږو ورځو کې میان به و، لیکن کم به و، کمیاب به و، دا نه چې ګنې نایاب به و، میان به و خو ډېر کم به و. یو سړی به چې سهار نه تر ماښامه پورې ناست به دومره به ونیسل چې له خپله ګزاره به وشوه. د سټور کولو دپاره او د خرڅولو لپاره پکې ترتیب نه جوړېدو. او د هفتې ورځ کې به وه د خالي ورځ سهار و، نو تر ماښامه پورې به دا ټول میان چې څومره وه به ټول د اوبو سر له به رالو او ښکارېدل به و، دیو په خپلو سترګو باندې لیدلو. او په دغه نورو شپږو ورځو کې به دی لاندې لړلو او دی به پټ سات، یعنې پټ به د خلکو ته مخې ته به نه راتلو، چونکې دی شوق میانو سره ډېر زیات و.
رو دی حیلې شروع کړې. هغه حیله دا وه چې دی د دریاب په غاړه باندې لوی لوی تالابونه ښکته ډونګي ډونګي او کنستلو، او د هغه دریاب نه دی ولې راوستې نیرونه. نو د هفتې په سهار باندې به هغه ولې دی کلو کړې، نو اوبه به دې خوا راتلې، خاص کر چې کله موج به راغی چپې به راغلې نو اوبه به دې خوا ډېر راتلې. میان خو به ډېر زیات وو، نو میان به په دغه لاره راتللو او دا به ښکته تالاب ته او دې کندې ته پرېوتل. او بیا د خالي په ورځ ماښام به دې هغه خوله بنده کړه چې واپس میان لړ نه شي. نو سمیان خو به ډېر ښکته پرېوتو کندې ته، نو واپس به نه شو راختې. او څه به داسې وي چې که تلل نو دې به زر ورته خوله بنده کړه چې واپس لړ نه شي. او بیا د اتوار په سهار به وختي لړلو او میان به یې رونیسل. اول ځل کم سړي چې دا کار وکړو نه دا کار په پټه باندې کړو، او د اتوار په سهار وختي هغه لړو میان یې رونیسل، راوړلو او شروع یې کړو. اوس په ټول کلي کې خو دغه یو سړي میان پاخه کړو. میان او کباب داسې یو څیز دی چې دا پټېږي نه. مثال د خوشبو دی، دا که ته هر څومره پټې نو دا نه پټېږي، هماغه بوی یې ځي. نو په ټول کلي کې خبر وای دا میان د کوم ځای نه راغلی. اوس خو لا خلک تلي نه دي هلته، خلک به ځي ماښام به چې ته یو دوه میان نوړي او دا خو سره کړي دي. نو ورو ورو د یو نه بل ته او د بل نه بل ته څه چل دې کړی دی، کوم طریقه دې اختیار کړې ده، هغه بس ما دا چل کړی چاته وایم. او ورو ورو خبره په قوم کې مشهور به یې خو طریقه راښکلې، دغه طریقه دې شروع کړله. او دیو بیا میان خرڅولو مو. نو 80,000 کسان داسې وو چې هغوی په دې مرض کې مبتلا شو، په دې حیلو کې چې د خالي په سهار باندې به یې خوله کلو کړه او میان به رالو، هر چا خپل کندې او تالابونه وکنستلو، او ماښام به یې خوله بنده کړه او سحر به یې میان وړل، خوړل به یې خرڅول به یې. او تفسیر قرطبي لیکي چې نه دې به کونډې اچولې، تارونه به یې اچولې ته میخ اچولې، هغه به میو خوړو، هغه به چاته تللی نه شو، او د اتوار په سهار به یې رونیسو. بهرحال مختلفې حیلې به دې اختیار کړي وي. شاه عبدالعزیز صاحب فرمایي چې دا کار 40 کاله وشو، او دویم کول د 80 کالو لیکلی دی چې 80 کاله دې دا کار وکړو. په دې قوم کې 12,000 کسان داسې وو چې هغوی صراحتاً دې منې کړو چې دا کار غلط دی، حرام دی، او مه کوئ د الله تعالی عذاب به در باندې راشي. دا ګناه چې کله سړی په لومړي ځل کې ډېر یریږي، لومبني ګناه کول ګراني، او دا ګناه چې سړی وکړي اکثر به چې عذاب خو رانغی نو نه راځي، کیونکې الله تعالی رحیم او کریم دی. په لومبني ګناه سړی رانیسي نه، نو چې لومبني ګناه سړی وکړي نو شیطان مړه څه کېږي، خو ټول خلک یې کښېنه او څه چل دی، بیا به توبه وباسي. نو په دویم ځل بیا لږ یریږي، په درېیم ځل بیا ګپ کولو شي او مټې پې سم شي، بیا نو به بیا یې کي، بیا یې پروا هم نه ساتي. او که پنځم شپږم ځل خو بیا باقاعده دلایل وله ګوري د جواز دپاره. نو په لومړی کې هم دي یارېدلو، خو الله تعالی خو فوراً سړی نه رانیسي. دا کار چې کله بار بار شو، بیا 40 کاله یا 80 کاله یو کار مسلسل شي، بیا خو دې بالکل هغه طبیعت جوړ شوی د دې کارو. نو داود علیه السلام الله جل شانه راولېږو. داود علیه السلام دا قوم د دې خبرو نه صراحتاً منې کړو چې سم شی ګورې ته چې څه دا بالکل د الله عذاب ته دعوت ورکول دي، خو دې بیا مو نه منله. 12,000 کسانو خو د مخکې نه دې منې کولو، او داود علیه السلام دې منې کړو. بیا داود علیه السلام ورته خیرې وکړې او په دې لعنت ووایي. دې قوم کې 3 ډلې شوې. یو هغه ډله وه چې هغوی به دا حیلې کولې، میان به یې نیسل 80,000 کسان، او دویم دا مرتکبین شو. دویم هغه ډله وه چې هغوی صراحتاً منع کوله چې دا کار به نه کوي، 12,000 کسانو. درېیمه ډله خاموشي هغوی اختیار کړه، هغوی وایي ستاسو خپل کار دی، زموږ خپل کار دی، کم کار کوئ او که نه کوئ. بلکې هغوی به دغه منع کوونکو ته چې څه منې کوئ، دی خو هم نه منې کېږي، بس پرېږده چې هر څه کې نو کېږي. دا ساکتون شو. نو 3 ډلې شو، ناهون، ساکتون او مرتکبین. الله جل شانه یو ورځ داسې راوسته، حتی چې کم منع کوونکي 12,000 کسانو، هغوی پوه شو دا چې مونږ کم کار کو د الله تعالی عذاب به راځي، ناسې نه مونږ پکې چې ته ګرفتار نه شو.
او دی نه منې کېدلو، نای دا کلي دوی سیکو. نو دی په منځ کې دیوالو مو وخو او دا منع کوونکي هغه طرف ته شو، دا نور دې طرف ته شو، او منځ کې پکې دروازې وې. یو ورځ سحر دغه منع کوونکي وکتل چې دې طرف ته خاموشي ده، نه لوخړې راځي د اخلي پخلي او نه آواز او شور شغب راځي. خیر دی چې څه چل دی. دې دروازې وټکولې، دروازې بندې وې. تفسیر روح البیان لیکي چې دې په دروازو نه په دیوال راوړېدلو چې وی کته مکمل خاموشي ده. او چې دن رالو ناغه چې څومره خلکو هغه یا شادوګان یا خنزیرانو، چې کم جوانانو داینه شادوګان جوړ شیو او چې کم بوډاګانو داینه خنزیران جوړ شیو. شکلونه د شادوګانو د خنزیرانو په شانتی وو. نور پویدل عقل او علم پکې وو، یعنی دن روح پکې د انسانو، او څنګه چې انسان کې عقل او فهم وي، پہچان پوری شي، دومره سمجھ پکې وو. او ظاهری شکل د بندر د شادو د خنزیر جوړ شو. نو دا منع کوونکي چې رالو نو دی دا نه پیژني دا یو څوک دی، دغه یو څوک دی، دغه یو دا پہچان نه شو کولی. لیکن دا شادوګان او خنزیران چې دی پہچان کول دا پلانکی او دا پلانکی دی. دی وته علم ننحکم ایمغه تاسو منی کړي نه دی کار نه چې دا سم کوي. دی وټولو سرونه خزول او اشاره به پسر سکړي چې او د سترګو نه اوخ کې به دی. شاه عبدالعزیز سے فرمایي چې کله دی دا میان خړل بار بار، نو الله جل جلاله دی په دې بدن کې دنه د جزام مرض پیدا کو، نو دا بدن یې د نسخه شو، نو دا غي اثر په ظاهری بدن باندې راغی. نو ظاهری بدن داسې شو چې د شکل یې تور شو، دا مخ یې وسوځېدو او د سر دا ویښته ودوړېدلو او د املاګانې راغونډې شوې، نو شکل یې بالکل د بندر شو. او څخه بوی بردینه تو وی دا بندران نو دا بندر خلق ساتیمو، دا ای په صرف شکل یا کشانته وو، نور څخه بوی بتنه تو. نو درې ورځې صرف دی ژوند دیو او درې ورځې بعد دی نسل مکمل ختم شو. دا واقع په دې آیتونو کې بیانې. ولقد علمتم او یقینا تاسو پیژندلی دي. خطاب دی موجوده بنی اسرائیل ته دی د نبی علیہ السلام د زمانه، چې دا کوم واقع په دې آیتونو کې بیانېږي، نو دا واقع تاسو ته معلومه ده. او خلقم تاسو پیژنې چې دا سوکو، چې دا داود علیہ السلام په زمانه کې وو، اعلا کلی کې وو. ولقد علمتم یقین تاسو پیژندلی دي. الذین اعتدوا کسان چې ای زیاتی کړو د حد نه تجاوز کړو. روح المانی الذین اعتدوا نمخکې احکام الذین اعتدوا، دا خلق احکامات تاسو پیژندلی دي چې ای زیاتی کوي سر سچل شوو، پای باندې کم حکم لازم شوو، هغه بیا سو کړو. نو ایا اعتداء الذین اعتدوا، کوم خلق چې زیاتی کړو هغه خلق تاسو دا هغه زیاتی پیژنې چې سونه کړی دی. نو تنبیه دي ته تاسو زیاتی کوئ، تاسو د نبی علیہ السلام سره زیاتی کوئ، تاسو سره عملونه شي. منکم چې دستا سنو یعنی من اسلافکم، ستاسو د مشرانه د اباو اجدادو نو. فی السبت پروز د خالقی، سبت فی یوم السبت یا فی حکم السبت، د خالی پر ورځ کې یا د خالی د ورځې باره کې چې کوم حکم چې په دې کې به دا کار نه کوئ، دا ښکارو هغه تاسو وکړو. دا یې باره کې چې څه شي تاسو معلوم دي. سبتون عربی کې کټ کولو ته وي، د خالیو ته سبتون ولې وي؟ په دې کې هم څه عمل نه دی شوی. خوب ته په عربی کې ثبات وي، د خوب ته ولې ثبات وي؟ په دې خوب کې خلک ګرځي نه او خبرې اترې نه کوي، ځکه ورته ثبات وي. فقلنا لهم پس مونږ ووی دیتا، فقلنا لهم قهرن مونږ دیتا ووی کونو شی تاسو قردتن خاسئین، شادوگان خاسئین ذلیلا. دا امر د پاره د تکوین دی، د فرض او د واجب والی کته دا فرض د سبشه که انسان په خپل ځان نه خدای نشي جوړولې. یعنی موږ ته چې اوس به داسې کېږي څنګه چې زموږ د حکم تاسو پابند یې، نو دا شان دلته تاسو پابند دا به اوس کېږي به
قردتن شادوگان خاصین ذلیلا. دا خاصین شادوگان هو دنیا کې شته دي، هو ذلیل هو نه دي. دا کوم مخلوق چې الله تعالی مخکې پیدا کړی او دی وخت کې موجود او د الله مخلوق دی، دې ته موږ د حقارت په نظر نه ګورو، دا هم د الله یو مخلوق دی. هغه شادوگان ځان له یو مسخ شوي خلق دی، یعنی شادوگان شیخ و ذلیل بای دا نه چې کوم مخلوق او کوم حیوانات د مخکې نه په ځمکه باندې آباد دي هغه شان شی چې اکه شان وایي سره یو ځای به اوسېږي. نو قردتن شادوگان خاصین ذلیله. دې باره کې امام مجاهد رحمت الله علیه وی چې دا په حقیقت کې شادوگان نه دي جوړ شوي، داسې یعنی مجاز دی چې څنګه شادوگان یې دا شان تاسو چې انسانیت ته دا سوته. لیکن جمهور مفسرین حضرات چې دا په حقیقت کې شادوگان جوړ شوي دي، د انسانیت د قالب نه مکمل وتی دي. دا ظاهری شکل د انسان د دې مسخ شوی دی، دنه دا روح او علم او سمج او فهم او عقل ابا کې د انسانو او ظاهری شکل دا دو هغه شادو. قردتن شادوگان خاصین ذلیلا. تمام مفسرین حضرات دالی کی چې دی صرف 3 ورځې ژوند دیو او 3 ورځې بعد بیا مړ شو. امام مقاتل رحمت الله علیه چې 4 ورځې ژوند دیو او په 8مه ورځ بیا مړ شو، او نور مفسرین هغه چې 3 ورځې ژوند دي او بیا مړ شوي دي، او ندی په دې درو کو خوراک کړي نه وبس کړي دي. لم يشربوا ولم ياكلوا ولم يعيشوا ولم يتناسلوا. دې نسل نه چلے درې دا مکمل ختم شو، بیا دغه باندې عذاب راغله دی او عذاب یافته کوم دا ژوند نه پاتې کیږي، باقی نه پاتې کیږي. امام ابن العربی صاحب چې دی صرف هغه وی چې نه دا چې کوم موجوده نسل د شادوګانو دی ودام داغي دي اندام داغي نه را روان دي. هغه دا خبره ولیکي اصل کې بخاری شریف کې روایت جلد اول کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیرو فرمایي فوقدت امه من بني اسرائیل، د بني اسرائیل یو امت یو ډل رکشوا د ځمکې نه، او زما خیال نه دی مگر دا منګکان چې دي وي دا غینه منګکان جوړ شوي دي. خدا نبی علیہ السلام چې زما خیال دا دی چې دا غینه منګکان جوړ شو، نو په دې طریقې سره امت رک شو. او بیا نبی علیہ السلام په زما خیال دا دی چې دا منګکان چې دا هغه خلق دی چې کوم د داوود علیه السلام په زمانه کې وو چې داینه شادوګان جوړ شوي دي. یولې ځکه په بني اسرائیل باندې با د اوښ غوښه نه خوړه او د اوښ پی به نس کلو، او دا منګکان چې دام د اوښ پی نس کی وی معلومیږي دا چې دام داغي دي هغه منګکانو چې مکه شادوګانو بیا منګکان شوي دي. نو امام ابن العربی سے د دین استدلال کی چې دا کوم موجوده شادوګان دي دام اک دي. بل دا چې بخاری کې دا روایت جلد اول کې د بخاری شریف اصل کې ډېر نسخې دي. یو نسخه علامه فربری رحمت الله علیه لیکلې ده، نو پای کې یو روایت ده عمر ابن میمون وی ما په جاهلیت کې وکتلو چې یوځای کې شادوګان دي، ناغي او شادوګي راګر کړي رجم کیه پکانو یې ولي ټول ته نګیر چاپی د غیر راګر کړي دي. نو دا عمر ابن میمون چې ما په کو سره می سوا غستا، نو ما پکې یو سو کانی وښتو، نو اصل کې دا شادوګي زنا کړي و دا غیر رجم کوي، ما په کو سره رجم کو. دا حدیث او دا روایتو د بخاری په تمام نسخو کې نشته، دا صرف په یو نسخه کې ده. امام ابن العربی سے د دین استدلال کی چې معلومیږي دا چې دغه مسخ شوی خلکو نسل ختم شوی نه موجود دی پزماکه باندې. بیا د هر کار او د هر فن خپل ماهرین بیانو، لوی محدثین حضرات بیا انخطری او دا ډول مسلې حل کړي دي. اور خبر دار چې مسلم شریف کی روایت ته عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو شو چې دا پزماکه باندې کم شادوغان او کم خنزیران دي، آیا دا هغه مسخ شوی شادوغان او مسخ شوی
خنزیران دي د بنی اسرائیل هغه باقاعده نبی علیہ السلام تپوس شو. نبی علیہ السلام فرمایي چې نه، الله تعالی چې یو قوم هلاک کی او عذاب پې راولي نو هغې بیا باقي نه پاتې کي، د هغې ویښ ختم شي. که هغې نه هر څه جوړ شو نو هغه بیا په ځمکه باقي نه پاتې کېږي، نه به د هغې نسل باقي پاتې کېږي. او دا هم چونکې عذاب د انسان نه شادوګي جوړېدل او خنزیر جوړېده خو د الله تعالی عذاب دی. نو دغه عذاب یافته قوم به څنګه دنیا کې د نسل به باقي پاتې شي. دا چونکې دو ټوک او صریح حدیث دی، د دې وجې نه دغه خلک مکمل ختم شوي دي. پاتې شو دا دوه روایتونه، دا فقدت امت من بني اسرائیل. اصل کې هغه د نبی علیہ السلام یو خپل خیال دی او د دې باره کې نبی علیہ السلام لا واضحه حکم لا نو راغلی د اسمان نه چې راغه بني اسرائیل ختم شوي دي او که نه. دا خو د نبی علیہ السلام یو خپل یو خیال او یو ذهن او یو رای وه چې کیدی شي داسې، لیکن وروستو بیا نبی علیہ السلام ته واضح علم راغی چې دغه بني اسرائیل چې کوم مسخ شوي دا مکمل ختم شوي دي او دا خو ځان له یو بل قوم به یو بل څوک به چې به منګکان جوړ شي یا بل څه وي. باقي د عمر بن میمون خبره ده. نو خبره دا ده چې هغه نسل ختم شوی دی او دغه شادوګان چې دي څنګه سارولو، اصل کې دي کې یو خپل یو ترتیب د شادوګانو کې د دین بالکل د انسانانو په شان یو نظام دی چې څنګه انسانانو کې سو غلط کارو کې او ثبوت وراشي نو بیا یې سنگساری به حکم د شریعت داري د دې خپل کوم یو یونین دی په شادوګانو کې. دین چې داسې څوک وویني چې د یو ریوړ او د یو کنډک یو شادوګي دلته راغلی او دلته کې غلط حرکت کړی د دین بالکل د سپو په شان خپل یو یونین د هرې محلې د دین دغه کار دی. پس هغه دلته کې راغلي غلط حرکت به یې کړي او دی به دلته کې ایکشن اخیستي او بیا چالان یې کړی او بیا هغه سزا کړی دی او رجم کړی دی. نو دا نه چې ګنې لکه چې شادوګان هم مکلف نه دي سره د شریعت احکامات د انسانانو دپاره دي، هغه دي حیوانو هغه مکلف نه دي سره. نو دا نه چې دا د شریعت هغه حکم هغې جاري کړی هغه د انسانانو دپاره دی، دا خو د خپلو کې یو ترتیب دی یونین داسې کړي دي. نو صحیح خبره داره چې هغه خلک مکمل ختم شوی دی. کونو شی تاسو کرتن شادوګان خاسئین ذلیلا فجعلناها پس مونږ وګرځوله دا واقعه، فجعلناها مونږ دا واقعه وګرځوله یا فجعلناها المسخطه دغه مسخ شوي خلق چې دا مونږ وګرځولو، یا فجعلناها العقوبه دغه سزا مونږ وګرځوله. نکالن عبرتو، نکال اصل کې زنجیر ته وي، درون او غټ زنجیر ته نکال وي. نکل غټ بوج ته ویل کېږي چې درون زنجیر وي. نکال عبرتو د زنجیر معنا موږ ولیکو ځکه څنګه چې انسان زنجیر ورته واچي بیا دې خوځېدی نشي حرکت نشي کولی. نو دا نکالن دا په کومو خلکو چې دا سزا راله هغې بالکل په ځای پاتې شو. نکالنو عبرتو لما د پاره دا چا بین یدیها چې وړاندې را دې واقع نه و. یدې تسنیه اصل کې د ید ده، ید لاسونو ته وي. یدیها د دواړو لاسونو په منځ کې لفظي معنی داره، بین یدیها د دواړو لاسونو په منځ کې دا کنایه ده مخې ته د دواړو لاسونو منځ کې چې ستا مخې ته وي اکثره نظر د لاندې وي نو بین یدیها وړاندې را دې نه دې ته مخامخ او دا ها د میرم دکه هغه واقع ته راځي دی. دی واقع ته مخامخ چې کوم خلکو وما خلفها واسو چې رستو را دې نه و، یا خدا چې دغه کلي ته مخامخ کم کلي و هغې دپاره او چې کوم شاته کلي و د هغې دپاره، یا مې بین یدیها نه مرادو په دغه وخت کې چې کوم کلي و چې کوم غیر چاپیر موجود او خلفها چې کوم لري لري و، یا بین یدیها نه مراد په دغه زمانه کې چې کوم خلکو وما خلفها ورستو تر قیامت پورې چې څومره خلک را روان دی دپاره. وموعظة او نصیحت للمتقین دپاره د پرهیزګارو. موعظه نصیحت موعظه او نکال کې دا فرق دی چې نکال چې کوم خلکو دا حرکتونه کړي دي یا کی دای لپاره دا نکال شو، او موعظه د پرهیزګارو خلکو دپاره چې پرهیزګار خلک خاصم غلط کار نه کوي او چې آینده چې ته خیال عمرانه ولی په خپله پرهیزګارۍ ثابت قدم پاتې شي.
وموعظة او نصیحت للمتقین د پاره د پرهیزګارو. یو قانون د دین وروته کما هیله چې باطل سیز په جایز شي یو ناجایز سیز په جایز دا هیله باطل ده، یا یو جایز سیز په تا ناجایز کو ندام باطل ده. مطلق هیله باطل نه ده. فتاوا علمگیری کی باقاعدہ کتاب الحیل مستقل کتاب ده او هیله ذکر کړي او جایز هیله دي. دلته کې چې کوم هیله دي چا بالکل یو ناجایز یو حرام کار چې دغه په حلال شو دا بیا باطل هیله ده. او یقینا تاسو پیژندلی دي کسان چې زیاتې کړو د تاسو نه پرد د خالق پس مونږ وې دي تا شی تاسو شادوغان ذلیلا پس مونږ وګرځول دا واقعا عبرت د پر دا چا چوڵان در دینو او د پر دا چا چرستو دینو او نصیحت د پر د پرهیزګارو. بسم الله الرحمن الرحیم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وإذ قال موسى أو كلاتوي موسى عليه الصلاة والسلام لقومه قوم خپلتا إن الله يأمركم يقينا الله تعالى حكم کوي تاسو ته ان د دې خبرې تذبحوا چې تاسو ذبح کې بقرة یو غوالرا. قالوا وی قوم اتتخذنا آیت نسمون لرا هزوا پټو کو سرا. قال او فرمائل موسیٰ علیہ السلام اعوذ باللہ پنانی سم پا اللہ تعالی سرا ان دی خبرنا اکونا چی شمزو من الجاہلین دنا پویا خلقنا. دا دی زینا دا بنی اسرائیلو دا آبا و اجدادو دا پیغمبر مخالفتو او د پیغمبر په خبره کې نقطه چینی کولو او پای باندې اعتراضات کولو بیان دی. مقصود د نبی رسول الله والسلام زمانی بنی اسرائیل ته تمهید چې تاسو دای په نقش قدم باندې روان یې. تاسو په مشران الله تعالی احسانات وکړو هغه پیغمبر سرداسي رویه اختیاروله. اصلیت کې په بنی اسرائیل کې یو قتل شو او قاتل یې معلوم نو. د مقتول ورثاو په نور خلکو باندې دعوا وکړه چې دې د مونږه لانکې قتل کړی دی. جګړه جوړه شوه. خبره موسی علیه السلام ته راله. موسی علیه السلام الله جل شانه ته سوال وکړو وحی راله چې موسی علیه السلام دې قوم ته دی وایه چې یو غوا حلاله کې او دا غوا یو ایسراواله دی مړی سره ولګوي دا مړی برا ژوندي شو د خپل قاتل نوم بواخلی. موسی علیه السلام د وحی مطابق قوم ته خبره وکړه. قوم وی موسی علیه السلام ته چې عجیبه خبره ده مونږ ستانه د قاتل باره کې تپوس کو چې قاتل څوک دی مونږ ته دا تعین او قانون راتواله او ته مونږ ته چې غوا لاله کې او داسې بوشي داسې بوشي. دا غوا د مړی ژوندي کولو سره څه مناسبت دی؟ د دې وان کې ربط څه دی؟ نو دا خو ته مونږ سره ټوکې کوي او که نه مذاق کوي مونږ سره استهزا کوي راپورې. موسی علیه السلام ته وفرمایل زه د الله څخه پناه غواړم الله تعالی سره چې زه یې ټوکې وکړم تاسو سره. پیغمبر هم لا ټوکې کوي چا سره، پیغمبر هم لا استهزا کوي او دې وخت کې خو د ټوکو یا د مذاق اړو موقع نشته دی. تاسو یو مسلې تپوس کړی دی او مطالبه هم کړی او ما جواب درکو. نو د ګپ شپ او یا د مزاح خپل ټیم وي، د خوشطبعۍ خپل یو وخت وي. دا خو د خوشطبعۍ ټیم هم نه دی او استهزاء پیغمبر څنګه کولی شي. بیا چې کله دوی پوه شو چې واقعي موسی علیه السلام سنجیده دی په دې خبره کې، نو دوی د موسی علیه السلام نه قسمه قسم سوالات شروع کړو. د غوا رنګ څنګه دی، د غوا عمر څنګه دی، څه دی، او د غوا کار کسب کیو که نه کی، دا سوالات شروع کړو.
الله جل شانه چونکې دی کې دی نقطه چینه شروع کړې خبر په الله تعالی سخت کړه او سمې سخت کړه چې څومره دی تاسو کول دومره خبره سختې ده اول خبر آزاد او چې بس یو غواړه لکه کارنګوي که بوډۍ ده او که ځوانه ده که توره ده او که سپینه یا بل رنګ دی که کار کسب کولی شي او که نشي کولی چونکې دی دا نقطه چینه شروع کړې اعتراضاتو الله جل شانو خبره سختوله تر دې چې تعین وته کو چې داسې وي او داسې وي اصلیت کې په بني اسرائیلو کې یو سړی ډېر مالدارو دا تر زوی او یار واره و او ردبل وارث وکم نو او دا سړی مالدارو هغه ټول مال به دغه واره ته پاتې کېدو یا تر زوی ته دل الله تعالی ډېر عمر ورکړو دا خیال دا چې ما ته رامال زر ملو شي هغه ته مړ کېدنه ډېر ولګېدو دا ترې قتل کو او هغه لاش یې د هار چې کومه دروازه په دروازه باندې وغورځو ایا په یو بل محله کې په بل کلي کې وغورځو او روح المانی دویم کول دا لیکلی دی چې ردی سړي نوم عامیلو او رده یو لور وه روح المانی کی چې لا مثل لها فی بنی اسرائیل فی الحسن والجمال دومره حسین او جمیل وا چې په پوره بنی اسرائیلو کې داغي مثال نو هغه د تر زامنو کې وطن وتا دا خوای چې زو سن نکاح وکم هغه منور کوله ندیره پاره دا سړی قتل کو دنیا دا یو طریقه ده زر زن او زمین دریو خبرو په بنیاد باندې جنگ جګړه او فساد او قتل او غارت کیږي زر زن زمین د دریوالو په شروع کې زار راځي زر سرو سپینو ته درهم او دینار ته او زمین زمکه ته وي او زن څنګه زنانه ته وي د دریو خبرو په سر باندې دا ټول قتل او غارت شروع دي قابیل که حابیل قتل کړل هم د جنې لپاره او دلتم دی خپل تر قتل کړ دی ازمکه د پاره د میراث د پاره یا د جنې د پاره بهر حال او دا قاتل رو لګیدو او داوی په محله کې بچا باندې وکړه هغه قسمونه وکړ چې موږ دا کار نه وکړي خبر موسی علیه السلام تعالی موسی علیه السلام باندې تر دا وخت پورې د قسامت حکم نو راغلی قسامت دی ته وی چې په یو علاقه کې په آباده کې دن یو مړی موندلی شي او په دې مړی باندې د قتل علامات او نشانات وي مړی ولا خفي شوی دا یا وینته بایږي پتورا او په چاړه چاواله ده یا پډز باندې چې د قتل نشانات پکې وي او قاتل نه معلومو نه د شریعت حکم داري چې د مقتول ورثه بر د علاقې یا د کلی په 500 کسانو باندې بغوته کیدي چې په چا باندې شک او شوبې د 500 کسان نوم بوالي دغه 500 کسان به قسمونه واغستري شي ای به قسم کې چې بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ای به قسم خوري د الله تعالی په نوم باندې چې موږ دې نه قتل کړي موږ په خپلم نه قتل کړي او موږ تر د قاتلم نه معلومو دا 50 کسان چې کله قسم وکي نو قاتل هم معلوم نشو بیا شریعت حکم داري چې په دغه محله او په دغه کلی باندې با د دیت تقسیم کې سلوخان یا دای برابر قیمتو دا ورته علاقې والو نو واغست دیت ته او دا علای چې کله په مقتول باندې د قتل نشانات او علامات دي کدا قتل اس قسم نشان پینشته دي نو بیا دې په خپل مرګ باندې مړ شوی بیا دیت وغیرہ سنشتا دې ته قسامت ویل کیږي کله چې دا قتل شوی د موسی علیه السلام په زمانه کې تر دغه وخت پورې د قسامت حکم لا نور راغلی د شریعت کې بیا وروسته راغلی وی بهرحال موسی علیه السلام دعا وکړه الله جل شانو دا جواب راولېږو چې داسې وکړي بنی اسرائیل وی چې د غوا د مړی او د قاتل معلومول سره سم مناسبت ده او موسی علیہ السلام چې خبر وکړه چې نه الله جل شانو حکم داده بیا دی تیار شو
که چېرې دې په شورو کې یو عامه غوا اغوستې وي او هغه یې لاله کړې وي او د هغې څه حصې د مړي سر لګولې نو مړی به ژوندی شو او هغه به خپل قاتل په خپله ښودلی و. دې ته کې اشکال دا دی چې ډایرکټ موسی علیه السلام به دعا کړې وه چې الله د قاتل نوم مونږ ته وښیه چې قاتل څوک دی، نو وحی به راغلی وه د قاتل نوم دې ورته ښودلی و، نو پکې د غوا ضرورت راغلی، نو پکې د دومره مسلو ضرورت راغلی و. جواب دا دی چې بني اسرائیل و هغې خو د ویښته نه هم پوستکي وباسو. که چېرې موسی علیه السلام دعا کړې او موسی علیه السلام ته د قاتل نوم ښودلی شوی وی او موسی علیه السلام د قاتل نوم ورته ویلی وی، بني اسرائیل به چا ماده کولو په هغې باندې وي، هسې موږ باندې تهمتونه لګې. تا سره څه دلیل دی په دې خبره؟ هغې هغه د الله جل شانو کلام واورېدو بني اسرائیلو، هغې کې هغې نکته چینه دا چا خبرې دا جناتو خبرې کړې چا وي هغې هغه نه منو. نو دلته کې به د موسی علیه السلام په خوله د قاتل نوم څه ومني؟ بني اسرائیل خو ناشنا خلک و، نو که موسی علیه السلام لس پیرې وي چې دا الله تعالی وي پرېږده الله تعالی ویلي دي. دې بني اسرائیلو په موسی علیه السلام د خپل ورور د قتل دعوه کړې وه، الزام پرې لګولی وي تا هارون علیه السلام قتل کړی دی، حالانکه په خپل مرګ باندې وفات شوی. دې کم کار نه دی کړی، لا دا به څنګه منله؟ بل دا چې په دې کې یو حکمت و اصل کې خبره غوا ته جوړېده چې اصل کې یو فایده وه پکې. فایده دا وه چې بني اسرائیلو کې یو نیک انسان و، د هغه یو ماشوم زوی او د هغه په ملکیت کې صرف یو د غوا یو بچی و، یو سخی وه. دغه نیک انسان و چې کله مړ کېدو نه سخی بوتله ځنګل ته او ځنګل کې دا دعا وکړه چې اللهم انی استودعک، الله زه ستا په امانت کې تاله در کومه، دا سخی تاله در کومه ستا په امانت کې به چې تر څو زما دا زوی بالغ شوی نه دی، د دې حفاظت او هر څه به ته کوې. ځکه هغه ته پته وه که چېرې شاته یې پرېږدمه څوک پې ډاکه واچي وبیسي. هغه غوا به ځنګل کې سرېده، الله جل شانو د هغې په خپله حفاظت شروع کو، هغې له به څوک خواله نه شو راتلی، چا به رانیسلې نه شوه، چې انسان به یې لیدو نو بس منډه به یې کړې غایبه به شوه. دلته دا ماشوم چې دا ډېر نیک او صالح و، ده به شپه درې حصې کړه، یوه حصه به یې خوب کو او یوه حصه به یې عبادت کو او یوه حصه به د خپل مور خدمت کو. او د ورځې به سهار لړو رسۍ به یې واغسته او تبر به یې واغستو، ځنګل ته به لاړه تن به یې لرګي وړلو، هغه به بازار کې خرڅ کړو او د هغې پیسې به یې درې حصې کړې، یوه حصه به یې صدقه کړه، یوه حصه به یې کور کې ضروریاتو کې لګوله او یوه حصه به یې مور له ورکوله. د مور ډېر نیکوکار او تابعدار فرمانبردار و. روزانه دا معمول و چې کله دا ماشوم لوی شو بالغ شو، دې مور ورته وایي چې بچې ستا پلار او یو دا شان یو امانت او ځنګل ته ورکړی دی الله جل شانو په نوم باندې، او ته اوس لوی شوې بالغ شي، ته اوس لاړ شه هغه غوا راوله، نو په هغې باندې خپل ضروریات پوره کوې. بیا هغه ته یې مورې لکه د غوا علامت او نشانه سره هغې ورته وایي چې د غوا علامت دا دی چې دا داسې تکه زیړه ده لکه گویا کې د نور دا شعاګانې د هغې د ملا نه روځي، او گویا کې دا مذهبه ده، دا یې نوم مذهبه و، د سرو زرو اوبه ورکړی شوي. دویم علامت دا دی چې انسان دې له خوا له نشي تللی، دا د انسان نه تښتي، نو ایمان به څنګه لاس له راځي؟ نو ته به دعا وکړې، هغې ته به ووایې چې د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام او د یعقوب علیه السلام د رب په حکم سره تا ته حکم کوم چې مال راشه، چې دا نومونه وایي تاله به راشي، ځکه هغه الله تعالی په امانت کې ده. دا ماشوم خو ته وي د 60 نه 19 مال یې راوله، دې لړو ځنګل ته، ځنګل کې هغه ولیده مکه رنګ او هغه شان عادتونو پکې د ما کلماتو یا غوا د خواله راله، او در 60 د ویښتو نه 19 را روانه کړه. هغه جوانه شوې وه، درمیانه عمر کې وه. دې چې را روانو
لاره کې دی غوا ته پخپله وي دا غوا ته الله تعالی ګویا کړه وي زما د پاسه کېنه سور شه لاره ډېره ده چې تا ته اسانه شي ده ورته ما ته خپل مور ویلو چې صرف د 60 نه 19 را روان یې کړه او دی راته نه ویلي چې سورلي پې وکړه وي زه خپل مور د حکم نه خلاف ورزي نه کوم او را روان شو نو غوا ورته دا هم ستا یو امتحان و وي که چېرې فرقه ته راختلې وې نو چرې به هم په سورلی قادره شوې نه وې او ټول برکات به تلي وو دی را روان شو رالو د مور خواله مور یې ورته وایي چې بچې دا غوا څه ډېره قیمتي تا سره خبرې مو کړې مونږ به کېدی هدې قدرداني ونه کړی شو نو دا اوس وکړه دا خرڅه که او زه یو څه دی به ستا کار روان شي وي قیمت یې څومره دی وي 3 دیناره په 3 دیناره یې خرڅه که خو چې څوک یالي نه هغه ته ووایه چې زه به خپلې مور سره مشوره کوم چې دې سړي له واکم و که نه دې لړو او غوا یې بوتله بازار ته هلته الله تعالی یو فرشته راولېږله د انسان په شکل کې مقصود دا چې د غوا اصل قیمت د ماشوم ته او د مور ته معلوم شي چې دا 3 دینارو نه ده نو هغه فرشتې ورته دا خرڅی وي او وي په څو باندې نو د ماشوم ته ووایه ته یې په څو والې وي په 3 دیناره هغه ورته ټیک ته په 3 دیناره د باندې خرڅ ورته مور هم ویلي دي او شرط دا دی چې زما مور ته به اختیار وي یعنې زه به ځم زما مور ته یم چې دا پلانکې سړی اخلي نو که هغه وي ټیک ته دلې ورکړه نو بس به وبهځې کني نو نه هغه فرشتې ورته د مور خبره ترې رمنده وباسه او 6 دیناره واله خو مور له مزه وي نه جي نه د ماشوم ورته یې کړه د غوا برابر سرم راکې خو د مور د مشورې او د اجازت نه بغیر نه در کومه دی راغې مور ته یو واقعه بیان کړه مور یې ورته ورشه په 6 دیناره وله ورکړه خو ته بیا مو چې مور سره بیا مشوره کومه په 6 یالې او که نه چې دی بیا راغی هغه فرشته بیا ورته هو په 6 دیناره در کومه خو مور سره بیا مشوره کوم هغوی 12 دیناره واخله خو د مور د خبره ته من نه وباسه دا ته بیا خبره وکړه که د غوا برابر سره راکې بیا هم در باندې نه خرڅوم تر څو چې مور ونی چې ورې کوله دی چې بیا راغی دا ماشوم مور ته ووایي نو مور هم پوه شوه چې دا انسان نه ده چې ته فرشته ده د انسان په شکل کې راغلی ده دې ماشوم ته یې تپوس وکړه چې د دې اصل قیمت څه ده موږ ته اصل قیمت د دې ووایه هغه ماشوم لاړ او فرشتې ته ووایي هغه فرشتې وویل چې دې اصل قیمت ډېر دی او دا خرڅوی دا کور ته بوځئ بني اسرائیلو کې یو واقع شوې ده او فیصله موسی علیه السلام ته راغلی ده او موسی علیه السلام به دغه غوا اوس سخلي ستاسو نه ځکه دا غوا په روی زمین بل ځای کې نشته نو چې تاسو یې له راشي تاسو یې له دا شان مه ورکوئ شرط دا ولګوئ چې دا به ذبحه کو د دې نه به سرمن وباسو او په دې سرمن کې چې څومره سره راځي هغه سره به د دې قیمت وي دې نه بغیر مه ورکوئ بس دا غوا دې کور ته راوسته او هلته کې واقع شوي وه چې کله الله تعالی ته منظوره شوه چې دغه مسله دې حل شي نو بس دلته غوا ځوانه شوي وه او هغه موسی علیه السلام او بني اسرائیل ګرځېدل دی غوا پسې او دلته رارسېدلو او ماشوم او مور هم دقه شرط ولګو چې دومره سر به راکوئ هغوی شرط پوره کړه غوا یې لاله کړه هغه څرمنې ترې وباسله او د سرو یې ډکه کړه او دلې یې ورکړه نو اصلیت کې الله تعالی د دې ماشوم دغه لار هغه نیکۍ ته کتلو چې دا نیک انسان و او د دې ماشوم بل څه ګزران نشته نو د هغه دا نیکو صلې دله په دنیا کې ورکوله نو هلته قتل شو دلته کې داسې یو واقعه او الله تعالی اصل کې یو نظام دی او حکمت دی ناشنا نظام دی د الله تعالی په هر کار کې 1000 حکمتونه وي هلته بني اسرائیل نقطې چینی شروع کړې دلته کې ماشوم پکې فایده شوه کني دا غوا خو 3 دینار یا 12 دینار وه او دلته دومره ډېر سره میلاو شو نو د الله تعالی په هر کار کې حکمتونه وي نو ځکه دا هر څه وشو نظام د الله تعالی دی نو فرمایي چې وایس قال موسی او کله چې وی موسی علیه السلام دا توبیخ د دیتا چې اعراض نقطه چینی او اعتراض کولو دا ساسو کار دی ساسو په خمیر کې دا خبره پرته ده او کله چې وی موسی علیه السلام
اصل کې د واقع ابتدا چې دا نه د رکوع نه بعد دی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. اول قتل شوی دی، بیا اختلاف راغلی دی د قاتل په تعین باندې. بیا خبر موسی علیہ السلام ته راغلی ده. موسی علیہ السلام دعا کړې ده، د دعا په جواب کې د آیتونه راغلي دي. او علامه ابن عاشور وی چې دا صرف دوه ځان له واقع دي، دا ځان له واقع را ځان له واقع ده. وَإِذْ قَالَ موسی، او کله چې وی موسی علیہ السلام لقومه قوم خپل ته، ان الله یأمرکم، بیشک الله تعالی حکم کوي تاسو ته ان تذبحوا، دا چې تاسو ذبح کې بقرة یو غوالره. ذبح او نحر دا دوه الفاظ دي، دا دوه ځان معنا ده. ذبح ویل کېږي دا ماره کټ کولو، دا ماره دا سلور رګونه کټ کولو ته ذبح وي. په دې ماره کې سلور رګونه دي، دوه د وینې دي، ایته ودجان وي، او یو د سا دی، ایته نفس وي، او یو هغه د خوراک او اسکاک ته ته حلقوم ویل کېږي. په ذبح کې بهتر دا چې سلور رګونه کټ شي، دوه د وینې او یو حلقوم او یو د سا ده. او کني شرط دا دی چې درې رګونه دي خامخا کټ شي، یو وینې والا او دا حلقوم او دا سا والا. که چا دوه کټ کړو دوه پاتې ذبح نه ده شوی. که دوه رګونه کټ شو دوه پاتې شوي دي نو دا ذبح حلال نه ده. نو سلور رګونه کټ کول دي، دې ته ذبح وي. یو نهر دی، نهر په اوښانو کې کېږي، دا یو رګ وهل ښي طرف ته یا ګس طرف ته، دې ته نهر ویل کېږي. او خلک سملی نه علالي، بس هغه نیزه باندې یا په چاړه باندې دا یو رګ ولوي، په خپله به سلال شي ورځېږي. ان تذبحو، په غوا کې، په بیزه کې، په اوسۍ کې، په مرغو کې، په دې کې به ذبح کې نهر به نه کوي، او په اوښانو کې نهر دی ذبح به نه کوي. ان تذبحو دا چې تاسو ذبح کې حلال کې بقرة یو غوالره. حضرت تانوی رحمه الله، حکیم الامت مولانا اشرف علی تانوی رحمه الله بیان القرآن کې هغه د بقرة معنا غوی کی وی دا نرو غوی و. نور مفسرین حضرات معنا د غوا کی. اصل کې بقرة دواړو ته ویل کېږي، نر تموي ماده تموي، اسم جنس دی. هغه ولې د غوی معنا کی رستو چې کوم صفات ذکر شوي دي نه د غوی دي، ځکه کرونده کولو یوې کولو دا خلک په غوا باندې نه کوي، په غوی باندې کوي. نه دغه مناسبت سره وي چې دا غوی دی، او نور وي چې نه به دا غوا را بقرة په خپل معنا باندې علي. بقرة یو غوالره. بقر په عربی کې شلولو ته وي، سیری کولو ته. دې غوا ته ولې بقر او بقره ویل کېږي غوی ته؟ ځکه دا مځمکه شلي که نه، چې کله یوې کوي نو ځمکه دا اړي، ځکه ته بقره ویل کېږي. قالو دی ووایي چې کله موسی علیہ السلام دا خبره وکړه نو دی فور نه چې جی بالکل آمنا وسلم نه وسکو، غوا ډالر څه ګران کار دی. دا خلک ساره ماښام غواګانې حلالي نه دي، که پیغمبر نه ولې تپوس کیسو په دې کې لکه نقطې چې نه سره کې حلاله کې. نو دی وی نه که ته مونږ سره ټوکې کوې، مذاق کې مونږ سره. حالانکې دا چې چا اولاد دی، اگر ابراهیم علیه السلام ته صراحتا حکم نه دی شوی، وحی نه دی چې خپل زوی حلال کا، په خوب کې ورته ښودلي شوي دي. او ابراهیم علیه السلام په خوب باندې، او اسماعیل علیه السلام داجي دا خوب دی لیدلی، صفوي خو دی نه لیدلی چې کنې ما کې ما ولې حلالی. دواړه داسې ناشنا پلار او زوی دي، په خوب باندې هغه زوی ځان حلالولو ته پیش کی. او دلته کې چې موسی علیه السلام ته صراحتا وی چې غوا حلاله کړي، نو د نر زامن پکې دا وي دا څنګه ده، دا څنګه ده، دا څنګه ده، دا ټوکې دي که څه دي. نو تاسو هم دغه د ابراهیم علیه السلام اولاد دی او ځان ته وایي چې موږ دغه اولاد یو. نو دغه اولاد یې نو دایي په شان صفات ځان کې پیدا کړې که نه، پیغمبر به څنګه تاسو سره استهزا وکړي. دی قالو دی ورته وایي اتتخذنا، آیا ته نیسې مونږ لره، آیا اتجعلنا، آیا ته ګرځې مونږ لره حضوا په ټوکو سره. دا حضوا مصدر دی په معنا د ذوي حزء ټوکو والا، یا په معنا د محزوا سره ټوکې کړی شوی. ته مونږ سره ټوکې کوې،
یا د ټوکو والا معامله مونږ سره کوي، استهزاء کوي مونږ پورې چې مونږ نه تپوس د سکو ته مونږ له جواب سره کوي. دې کې د ټوکو څه دي، دې ولې دا خبره وکړه؟ اصل کې قوم وی چې لکه د قاتل معلومولو سره د غوا څه مناسبت دی. مونږ ته وایي چې پلانکې دی یا پلانکې دا کار کړی دی، نو ته مونږ ته غوا لاله کې او د الله جل شانه پار کار کې بلا حکمتونه څه حکمتونه مخکې بیان شو. یو حکمت دام دی د دې اصل کې د غوا سره ډېره زیاته مینه وه. هلته کې ځان له د غوا یو بچی جوړ کړی، بندګي کړې وه بلا خلکو. دې چې کله د بهیر کلزم نه اورېدل په لاره کې یو قوم ولې د هغې د سخي بندګي کوله. دی موسی علیه السلام ته اجعل لنا الها کما لهم الهه، موږ هم دغه شانتې یو خدای جوړ کړه. د دې د سخي سره غوا سره ډېره مینه وه. نو دلته کې د دغه مینې د زړه نه کټ کول دي وباسل دي. راشه دا غوا چې کوم دی نو حلاله کې. نو دا بلا حکمتونه په دې کې اتتخذونا آیت نیسې مونږ لره هزوا په ټوکو سره. نو موسی علیه السلام جواب کې قال وفرمایل موسی علیه السلام اعوذ بالله پناه نیسم په الله تعالی سره ان اکون دا چې شمزو من الجاهلین د جاهلانو نه، یعنې د ناپوهو خلکو نه او د ټوکو کوونکو نه. معلومه دا شوه چې دا استهزاء کولو او دا حضور کولو دا د جاهلانو خلکو کار دی. مذاق و خوشطبعی او استهزاء کې فرق دی. مذاق خوشطبعی پیغمبران کی او دا سنامناسب حرکت نه رہی، یعنی دل لگی کول او خوشطبعی کول ټیک دی چې یو معنا ټیک تا پای کې د چا تحقیر او توهین او تذلیل نی، حتی کې عزت پکې دا غنی او غلطه خبرم نی، نو دا خوشطبعی ده. او استهزاء دی ته وی چې پای کې دروغ هم وي او د مخاطب پکې تحقیر او توهین او تذلیل هم وي، دا سپکوالی پکې وشي، دې ته استهزاء ویل کېږي. پیغمبر داسې کار چرم نه کوي. ها پیغمبر مذاق کی او مزاح هم کی او هر ټیم نه کې چار ټیم خوشاله کورنۍ دایم څه خاص خاص اوقاتی خاص خاص ټیم وي. نو موسی علیه السلام چې استهزاء هو پیغمبر سکے عام انسان نشي کولی، یو عام عاقل او سمجھدار انسان دا کار نشي کولی. خو بیا پیغمبر زه به څنګه دا کار وکړم؟ او بیا مقام د سوال جواب دی، مقام د تبلیغ دی، څنګه به دا کار زه وکړم؟ ان اکون من الجاهلین دا چې شمزو من الجاهلین د جاهلان نه او د ناپوهه خلکو نه. دا کم خلک چې دا ټیک ټاک کی او یا داسې نور چې کوم دا فیک او خبرونه دا کی او مقصود د خلکو توهین او تذلیل دی او خلکو پورې خنداګانې دي، دا قطعا ناجایز دي. په دې کې هیڅ قسمه شک او شبهه نشته په حرمت کې او په ناجایز والي کې. یو مسلمان بې عزتي کول او د مسلمان تذلیل کول او د مسلمان توهین مسلمان دی او عام انسان جایز نه دی. یو حیوان سره داسې رویه ساتلم جایز نه، بیا انسان خو ډېر لویه خبره ده. او کله چې وی موسی علیه السلام قوم خپل ته بېشک الله تعالی حکم کوي تاسو دا چې تاسو ذبح کړئ یو غوا لره، وی دې آیت نیسئ موږ لره په ټوکو سره. وی موسی علیه السلام پناه نیسم په الله تعالی سره دا چې شم د جاهلانو نه